أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين بشكا منافقان خلق چدي يخادعون الله دي دوكا ورکوي الله تعالى وهو خادعهم او حال دا دي چې الله تعالی دوکا ورکون کړي دیتا واذا قاموا الى الصلاه او کلا چې دی ودريږي مانځتا قاموا كسالا دی ودريږي سست يراؤون الناس دی خودن کوي خلقتا ولا يذكرون الله او دین یادوی الله تعالی لرا الا قلیلا مگر ډیر لږ مذبذبین بین ذالک دی حیران سرگردان دی پمن د کفر او د ایمان کې لا اله اولئ ندی دی مؤمنانو سرا ولا اله اولئ او ندی دی کافرانو سرا ومن يضلل الله او چالرا چې گمراه کی الله تعالی فلن تجد له سبیلا پس هرگز به تنمومی در پار سلار د هدایت یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې مان وروړي دي لا تتخذوا الکافرین تاسو منی سے کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو اتريدون ان تجعلوا تاسو اراده لرئ د دې خبرې چې تاسو ګرځوي لله د الله تعالی لپاره علیکم په خپل ځان باندې سلطان مبینا دلیل واضحه په دې آیتونو کې د منافقانو پنځه علامتونه بیانېږي چې منافقان ډېر ناکاره خلق دي دی کې ناکاره پنځه صفاتونه دي دی دوکا ورکوي مؤمنانو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مانځه ته چې ځینو سس حالت کې ودرېږي او دی چې کوي عمل کې نو د خلکو د ښودنې دپاره کې د الله رضا په دې کې نشته د ثواب امید په دې کې نشته او دی الله بالکل نه یادي او که یادي نو ډېر لږ یادي دی متحیره دی حیران دی نه مؤمنانو سره دی نه کافرانو سره دی او صرف ګوري چې کم دی که ته فایده ملاویږي هلته ځان رسي که کافرانو ته ورته فایده ملاویږي نو کافرانو لځي او که د مؤمنانو ته فایده ملاویږي نو مؤمنان له راځي الله تعالی مؤمنان مني کی چې کافرانو او مشرکانو سره به دوستی او تعلق نه قائموي او نه منافقانو سره الله تعالی قرآن کریم کی بار بار منع کړی ده چې یو مؤمن مسلمان به کافر سره دړه تعلق او دړه دوستی باندې ساتي ظاهری معاملات سره کولی شي لین دین و سره کولی شي لیکن دړه تعلق او مینه باندې ساتي اوس هم که یو انسان یو کافر سره دړه تعلق ساتي سبا قیامت کې به الله تعالی په دې خبر رانی سي دې به انکار نشي کولی دی بدانی چې ما ته پته نه و ما ته علم نو الله تعالی قرآن کریم کې بار بار دا خبر بیان کړی ده چې هیڅ یو مؤمن به هیڅ یو کافر سره د زړه دوستی او تعلق او خیرخواهی به سره نه ساتي ان المنافقین دا منافقان ساجبه خلق دي تفسیر بغوی کې د دې یو مثال ورکړی په یو روایت کې وی د مؤمنانو د کافرانو د منافقانو مثال داسې دی لکه یو درې کسان دي
او هغه په سفر باندې روان دي او لار کې یو نیر راغی وای کې ډېر زیاتې اوبه دي. دا مؤمن مسلمان د دغه اوبون هغه طرف ته وړېدو او کافر خو یریږي نه غاړو قدم روچت نه کوه خو د اوبون هغه طرف ته پاتې شو. او دا منافق چې دی اوبو ته ور داخل شو چې کله د نیر میانځ ته ورسېد نو ودرېدو. مؤمن ورته چې لکه روزه راشه چپه به راشي اوبه دي سي. کافر ورته رشا دغه یو دی خو واپس راشه چې ته هلاک او تباه نشي. او دی په دې سوچ کړي چې د مؤمن خبرو منم که د کافر خبرو منم چې مخکې لاړ شم که شاته راشم. دی په دې سوچ او فکر کړي او دی کې یو خطرناک چپه راشي او دا اوبه دې اوسي. دارنګه مثال د منافق دی. دی په کناره کناره باندې ګرځي او ګوري چې کم دی کې فایده ده نه مؤمنانو سره دی او نه کافرانو سره دی. په ظاهره کې مؤمن دی او دنه کافر دی. نو نه څه مذهب شته او نه څه ایمان شته. خطرناک خلق دی. ان المنافقین یخادعون بېشکه منافقان خلق چې دي دې زمانه کې بچا ته منافق نه وایي. لکه یو منافق دلته چې کوم بیانې دا منافق اعتقادي دی چې چا د عقیده د منافقت وه. باقی د منافق چې کوم علامتونه دي عمل دی ممکن ده چې دا په یو مؤمن مسلمان کې لکه منافق دروغ ډېر وي نو مؤمن هم دروغ ویلی شي. منافق جنگ جګړې ډېرې کوي نو مؤمن هم جنگ جګړه کولی شي. منافق په امانت کې خیانت کې ممکن ده چې مؤمن مسلمان هم دا کارونه کوي. ممکن ده چې مؤمن مسلمان هم بازه ته ودرېږي نو سوس ودرېږي. نو دا منافق دی خو عملا منافق دی. یعنې کار د منافقانو دی او باقي هغه عقیدتا منافق نه دی. دې آیتونو کې او قرآن کریم کې چې کوم د منافق ذکر راغلی دی نو دې ته منافق اعتقادي وایي. د دې عقیده د منافقت په ایمان پړه کې نو د مؤمن مسلمان پړه کې خو ایمانی او د کمزورۍ د وجې نه ناکار عملونه شروع کړو د منافقانو کارونه هم شروع کړو. نه خلک یې لکه دا خو بالکل منافق دی. نو مطلب یې دا نه چې عقیده د منافقت ته خو مطلب کار د منافقانو کو عمل د منافقانو کو. یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله تعالی. الله نه څوک هم دوکه نشي ورکولی. دی اصل کې دوکه پیغمبر علیه السلام له ورکوله او مؤمنانو له او پیغمبر له او مؤمنان له دوکه ورکول دا داسې شوه چې ګویا کې ته الله له دوکه ورکوي. نو قرآن کریم د پیغمبر او د ایمان والو دوکې ته تعبیر یې وکړو چې تاسو الله تعالی له دوکه ورکوئ. پیغمبر خو د الله تعالی پیغمبر دی. د ځانه پیغمبر خو نه جوړ شوی. نو یخادعون الله یخادعون رسول الله د الله رسول له دوکه ورکوي. او یاد دی عمل دا سیده چې گویا کې دی الله له دوکه ورکي یا دی په خپل ګمان کې الله له دوکه ورکوله. وهو خادعهم حال دا دی چې الله تعالی دوکه ورکوونکی دی ته. الله چاله دوکې نه ورکي. دوکه به هغه سړی ورکي چې چانه یریږي. الله تعالی د چانه یریږي سو. نو دی مطلب دا دی چې الله به د دوکې سزا او جزا او بدله به دی ته ورکي. او یا وهو خادعهم ځکه وایي چې الله تعالی په دنیا کې دی له مهلت ورکو ډیلې ورکو چې دی به توبه وباسي. او دی په خپل خیال کې دا دی چې څوک خبر نشو وایي د لاسو صفایۍ نه مې کار واغسته او څوک خبر نشو. حالانکه خبردار ذات خو شته خو دی په خپل ګمان دا دی کې چې ومې رسو او داسې صفایۍ نه مې کار واغستو داسې داسې بارګیننګ مې وکړو بارګین مې ورسره وکړو چاړو خبر نشو. حالانکه الله تعالی خو دله مهلت ورکړی دی. نو دا دنیا کې د ده نه رانیسلو دا د الله تعالی یو قسم دله دوکه ورکول شو او په عین موقع به الله تعالی رونیسي بیا به دې توبه نشي وباسلی. یا وهو خادعهم یې ځکه وایي چې دا مضمون په سورې حدید کې په 28مه سپاره کې بیان شوی دی. د قیامت پر باندې چې کله مؤمنان روان شي ځي نو د قیامت پر باندې رڼا نشته. هر چا سره به د خپل ایمان رڼا وي او په دا رڼا به دی جنت ته ځي. مؤمنانو سره خو به د ایمان رڼا وي. منافقانو سره لږه رڼا به وي. هغه هم د مؤمنانو رڼا پسې شا شاته به رواني.
نو دی به دا مؤمنان ورته مخکې لاړ شي، دی به شاته پاتې په تیاره کې. نو دی به مؤمنانو ته آواز وکړي انظرونا، مونږ ته لږ انتظار وکړئ چې مونږ تاسو سره یو ځای شو، نقتبس من نورکم، چې ستاسو نه لږ رڼا ځان سره والو او جنت ته ورسو. مؤمنان به ورته وایي ارجعوا وراءکم، شاته لاړ شئ، هلته کې ستاسو نه رڼا پاتې شوې ده. فالتمسوا نورا، د مؤمنانو مطلب به دی چې دنیا ته لاړ شئ، د ایمان رڼا په دنیا کې ملاویږي، هلته هغه د بدلې ورځ ده. د منافقانو خیال به دی چې ګنې هغه چې کوم ځای نه مونږ را روان شو هلته ګنې رڼا ده. حالانکې د مؤمنانو مقصد به دی چې واپس لاړ شئ دنیا ته، هلته کې رڼا حاصله کړئ. نو دی به شاته وګوري، شاته خو تیاره تیاره دلته رڼا بیا کم ده، او دلته مؤمنان به جنت ته ور داخل شي. بدی چې کله بیا واپس وګوري، د دې او د مؤمنانو منځ کې به الله تعالی یو دیوال قائم کړي. فضرب بینهم بسور له باب، الله به د مؤمنانو او د منافقانو منځ کې یو غټ دیوال ودري، هغې کې به یو دروازې، باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. د دیوال نه هغه طرف ته ډېر رحمتونه دي او دې خوا تش عذابونه دي. نو دا هغه دوکه شوه دې سره چې دوی وایي چې ګنې رڼا شاته ده، او مطلب دا و چې رڼا هلته کې په دنیا کې ده. نو دوی به رامنډې کي، خو چې دیوال نه رورسي نو به دیوال دروازه بنده شي. دا یو قسم دوکه شوه دې سره. وإذا قاموا إلى الصلاة، او کله چې دی ودرېږي مانځه ته، دا دویم علامت دی. یو خو دوکهباز دي، فسادیان دي. دویم دا چې کله مانځه ته ودرېږي نو قامو کسالا، دی ودرېږي په داسې حال کې چې سست وي. کسالا جمع د کسلان ده، او کسلان سست ته ویل کېږي. مونځ چې کوي نو په شوق سره او په نشاط سره او په جذبې سره نه کوي، د ثواب امید نه لري، د الله رضا مقصد نه وي، بس صرف دې لپاره کوي چې شو منټو شي او مونږ خلک وویني چې رب پلانکي مانځل راغلو. کوشش کوي چې په کم مونځ کې دی لیدی شي هغه مانځل راځي، لکه د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښامو او د سهار او ماخستن مونځ کې تیاره وي نو نه راځي. پاڅېدل ورته سهار مالګراني، او ماخستن خو دونه خوراک یې کړي چې بیا مانځل نه شي راتلی، نو سهار او ماخستن مونځ کې نه وي او د ورځې مونځ کې وي. قامو کسالا، دی ودرېږي په داسې حال کې چې سست وي. دلته کې د سستۍ نه مراد اعتقادي سستی مراد ده. د دې زړونه سستی، زړه کې جذبه نشته او شوق نشته، دا نه چې عمل سست دی. زړه کې چونکې د ثواب امید نشته، د الله رضا مقصود نه دی، مونږ نه ګڼي، د الله حکم نه ګڼي، نو لهذا ظاهرا هم دغه شانتي کې راشي جماعت ته که راځي نو داسې راځي چې بس صرف ښکاره شو مونږه. امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی، ابن عباس رضی الله عنه قول را نقل کړی دی، هغه یکره ان یقوم الرجل الى الصلاة وهو کسلان. د یو مؤمن مسلمان دپاره په سست حالت کې مانځه ته ودرېدل مکروه دي. یو مؤمن مسلمان به داسې حال کې مانځه ته نه ودرېږي چې دی سست پست دی. که ستړی نو وده شه، آرام وکړه، مونځ د سستۍ نوم نه دی. که خوب درغلی دی وده شه، او دارنګه د خوراک او د اسکاک جذبه در باندې غالبه ده، خوراک او اسکاک وکړه. که تقاضا درغلی ده واړه به لیبو لغه وکړه، راشه په سکون سره او په اطمینان سره مونځ وکړه. مونځ نه به ځان نه خلاصئ. چېرې تا باندې یو بله تقاضا غالبه ده، خو ته وایې راشه دا مونځ به وکړم، په مونځ پوه نه شې، ټول سوچونه د هغې کې، نو داسې مونځ څه مونځ دی. ابن عباس رضی الله عنه دا مونځ مکروه دی چې یو انسان مانځه ته ودرېږي او دی سست دی، دکې جذبه او شوق او نشاط پکې نه وي. ولکن یقوم الیها طلق الوجه، ابن عباس رضی الله عنه وی مانځه ته ودرېږه نو پرون تندي سره ودرېږه چې ستا په تندي باندې خوشحالي وي، طلق الوجه، او دارنګې عظیم الرغبت، تاکې هر رغبت او ښه شوق وي چې گویا کې خو ستا یو محبوب سیز دی تا ته ملاویږي، ای ته چې څنګه په شوق او په رغبت سره راځي. او دارنګې شدید الفرح، ډېر خوشحالۍ سره یې کې په داسې وخت کې مونځ کوه. ولې؟ فإنه یناجي الله، مانځه کې سړی الله سره مناجات کی خبرې کی. ته چې یو بادشاه سره یو لوی سړي سره ملاویږي، ته به یخ په باندې ولاړې، ته به سست پستې، تا باندې به سترګې پټې وي، که نه ته به څنګه چاکو چوبند ولاړې.
څنګه په شوق سره ولاړې، څنګه د آداب خیال ساتي، ډیر نه خپنه شي چې ته مخصوص نه کیرانه. فإنه يناجي الله، دا منځ گزار په مانځ کې الله سره مناجات کی. وإن الله امامه، الله تعالی ته د مخامخ ولاړ دی په مانځ کې، ته دیوال ته محراب ته نی ولاړو، الله ته مخامخ ولاړې. او یغفر له، الله ستا بهنه کول واړي. د بهنه په ټیم کې ته سستې او ته سوچونه بل ځای کې کې. او ويجيبه اذا دعاه، دا ته چې په مانځ کې کومې دعاګانې کې تعالی الله تعالی جواب درکړي. ته اهدنا الصراط المستقیم، الله وی در میکړنی غلارا. ته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای دنیا کې خیسته عمل راکې بدلا وی در میکړه دله، الله تعالی جوابونه درکړي. او ته لګیا چې ودی او غافلې. ثم يتلو ابن عباس، بیا ابن عباس رضی الله عنه هذه الآیه، دا آیت لستو. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، دا خو د منافق علامت چې مانځ ته ولاړی نو غافل به ولاړی او سس به ولاړی، زمونږ به ناخبره ولاړی. نن مؤمن مسلمان د خپل ځان سره سوچ وکړي، زما په مونځ کې څونه توجه الله تعالی ته وي. آیا په مانځ کې چې ته یو پیر دا خیال نه چې الله ته ولاړی ما. امام غزالی رحمت الله علیه کتاب دی احیاء العلوم، سناشنا کتاب دی. آئے کې د حاتم اصم رحمت الله علیه مونځ را نقل کړی دی. هغه ته چاوي ته څنګه مونږ کې نه حاتم اصم رحمت الله علیه چې او د سکه ماډل خپل انداز کې وکما. او بیا د مانځنه مخ کې راشم اغازه کې ودرېګم او کینه ما چې کوم دی کې مونږ وکوما. الته لګونته کې سوچ کوم چې اوس به الله ته ودرېګم، نو خپل فکر او خپل دیان راجمه کوم راغون کوم. مونږ په مانځه کې څنګه په ډوبنه لګیاو، لکه یو رکعت را نه کېږي نو مانځه کې څنګه بیا برابرو او دا نیم چې په مانځه کې برابر کو. هغه د مانځنه مخ کې راغلی ما هغه ځای کې کینه ما توجه قائمه کما. او بیا چې د مونږ ټایم شي ودرېګم او دا خیال مې وي چې د پولیس سرات د پاسه ولاړم، مخامخ راته خانقاه ده، خي طرف ته راته جنت دی او ګس طرف ته جهنم دی او شاته ملک الموت ولاړ دی او د سر د پاسه مې الله تعالی دی او ادامه اخیرنی مون دی، بس بل مون بیا نشتا. په دې کیفیت سره ودرېګم مون شروع کوم او بیا چې الله اکبر وایم نو صحیح انداز کې وایم. الله اکبر مطلب څه دی؟ صرف الله لوی ذات او د الله نه ما سوا دا هر صحیح سم ندي، دا شاته وغرزوم نه د دنیا خیال او نه د بل چا سو شاته وغرزوم. الله اکبر وایم او بیا قیام کوم چې څنګه د قیام حقي، بیا قرات کوم قرآن ولما او ډېر په دمه دمه چې دا د الله کلام دی، براه راست الله تعالی د ذات نه راغلی دی، نو یې په دمه دمه د الله کلام وایم. او بیا دارنګې رکوع سجده ډېر په خشوع خضوع سره کوم او مونږ په دې کیفیت سره مکمل کما. مونږ هم 15 وخت مونږ کو، مونږ هم لګونته کې کم از کم لا خیال کو سوچ کو چې په مونږ کې چې داسې تصور مونږ کړی چې ته سوچ هم راغلی چې زم الله ته ولاړم او دا مې اخیرنی مونږ دی. مونږ داسې مونږ دی چې د انسان مکمل توجه مانځه طرف ته وي. دا عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې دی د په یو جنگ کې په دې پانډې باندې غشي ولګېدو. حکیم ورته وایي چې ستا دا به خپه مونږ کټکوبه او دې پانډې سر به کټکوبه، که کټ هم نه کړه نو دا زخم به بر لړ شي نو کینسر دی، ټول بدن به خراب شي. او دایره پر وتاله مونږ نشه درکو، ته به تقریبا سونه وخت به نشه پروتي. دوی دا هو کې دین شي چې زری د الله نه غافل پاتې شمه. دا سنشه کې د پنشه کې درځانه څه خبرې ما زه خو هر ټیم الله یادوم. نو یې سبقو ویزو په مانځه باندې ودرېګم او د مانځه دوران کې مال د خپل چې سکوي نه اوکې دې په مونځ باندې ودرېدو او هغه په مانځه کې دل د خپل پنډې سره کټ کړه او به تیل سره کړیو او په سره کړو تیلو کې دل د خپل ډوبه کړه چې دا وینه ودرېږي او حضرت په مانځه کې ولاړ دی او د دې دردونو نه او د تکلیفونو خبر شیم نه دی. دا د ماشي او د مچ هغه ټک نو تصورو کې داسې به انسانو کې دا منځونو د ځمکې او د اسمان داسې منځونه لیدلې دي او زمونږ ټپکیم لیدلې چې مونږ کم نمونه ټپکانو باسو کنه
دام دې ځمکې اسمانونو لیدلو. مونځ خو دې ته مونځ وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تلک صلاة المنافق، ودا د منافق مونځ دی. تلک صلاة المنافق دو پیری وي، ودا د منافق مونځ دی. کم مونځ یادي چې یجلس ناسته او يرقب الشمس انور ته ګوري، نور له ولاړ دی، نور له ولاړ دی، او لګیاره گیم شروع دی، لګیاره گیمونه شروع دي، ورګه نور له ولاړ دی. بل سوزر نشته، بیماری نشته، سفر نشته، او خلک یاره دنیا په کارونو کې ټیم ویلاشته. او تر دې حتی اذا كانت بین قرنی شیطان، تر دې چې د انور زیړ شو او د شیطان د دو هغه ښکرو منځ ته ورسېدې، مکمل زیړېدو باندې شو، مکروه ټیم شروع شو. او بیا دې قام پاسی فنکر اربعا، سلور ټونګي ولګي. ولې ټیم کم دی؟ سلور ټونګي زر زر ولګي. لا یذکر الله فیها الا قلیلا، الله پکې وته یاد نشي چې ما سوې، ما پکې سو وکړو، ځکه زر زر سلور رکعاتې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې مونځ ته د منافق مونځ وایي چې دا څنګه مؤمن مسلمان دی. په دې مازیګر خو الله تعالی قسم خوري چې والعصر ان الانسان لفی خسر، په دې ټیم د الله تعالی قسم خوري. او هغه قیمتي مونځ چې دا صلات وسطا دی، او هغه داري لګیاري په دا د سره وجنه دنیا د دې خبرو ترونو گیم د وجنه د مازیګر مونږ ماښام ته ورسېدو. نبی علیہ السلام دا مونږ د منافق مونږ دی. نو مونږ د خشوع خضوع نوم دی. انسان به مونږ کې په نشاط سره به کې چاکو چوبند به کې. او بکر صدیق رضی الله عنه کور ته راغی، بیبي ولیدا په مانځه کې ولاړه وه، نو په یو خپه باندې ولاړه وه. نو داسې شاده غړي یو څوکې ورکوي نیغه شه، د منافق په شان څنګه په یو خپه باندې ودرېږي. انسان بیماری ځان له یو خبره ده، بیمار نه دی، د سستۍ د وجې نه په یو خپه مانځه کې ولاړ دی. یو خو د عمر تقاضی خو ځان له خبرې دي، او یو ځوان او صحتمند هغه لګیاري مونږ کې سس او پس ولاړ دی. نو دا مونږ د منافق مونږ دی. قامو کسالا، دی ودرېږي په سس حالت کې. یراؤون الناس، دی ښودنه کوي خلکو ته، چې مونږ کې د خلکو د ښودنې دپاره کې د الله د رضا او د ثواب امید نه، صرف د دکلاوي دپاره چې خلک ما ویني چې او دی مونځ ګزار دی او مونځ کې. ریا چې دا شرک دی. ان یسیر الریا شرک، پیغمبر علیہ السلام لږ ریا هم دا شرک دی. ریا الله تعالی بالکل نه مني. الله تعالی په هیڅ یو عمل کې دکلاوا ریا دا بالکل نه مني. مونږ بکې صرف او صرف د الله دپاره. ادي وجنا ریا څه ته وي او اخلاص څه ته وي؟ یو عمل د چا د وجې نه کولو او یا د چا د وجې نه پرېښودل به دا ریا ده. یو عمل چې کوې صرف د چا د وجې نه یې کوې نو دا ریا شوه، او یو عمل د چا د وجې نه پرېښودل دا هم ریا ده. عمل چې کوې صرف د الله د رضا لپاره به کوې، نه به یې د چا د وجې نه پرېږدي او نه به یې د چا د وجې نه کوې، به دا اخلاص دی. الله تعالی هر ځای موجود دی، هر ځای تا ویني، به دا خبره کافي ده. تاسو ویني یا نه ویني، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی، اللہ تعالیٰ تعوینی بس دغه خبره کافی ده. دا ریا او دا اخلاص دی. منافق چې موږ کې د خلکو د ښودنې لپاره کې یراؤون الناس، دی ښودنه کوي خلکو ته. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلو من احسن الصلاة حيث يراه الناس، یو سړی داسې ځای کې مونځ ښایسته کړي چې خلک یې ویني، هسې مونځ ښایسته نه کړي، خو د خلکو د وجې نه مونځ ډېر ښکلی شروع کړو، لکه چې خلک راته ګوري. نو دا ښکلیوالی د الله د وجې نه، د خلکو د ښودنې د وجې نه په هغې کې حیث پیدا کړو. او واساءها حیث یخلو، او چې کله یوازې وي او څوک نه ویني، نو بیا لګیارې سم ټوپونه ترې وباسي، ټپکي اړي بیا، نو بیا مونږ هغه شان نه کوي چې څنګه د خلکو منځ کې کي. نو نبی علیہ السلام فرمایي فتلک استهانتونو، وی دا د مذاق وکړو، ټوکې ټکالې وکړې، مسخره وکړه. او استهان بها ربه عز وجل، وی دا د خپل رب سره مذاق وکړو چې مونږ خو د الله حکم دی، د خلکو مخکې یو شانتي کې یوازې بل شان کې، دا لکه مونږ دی چې کله یو شان او کله بل شان، مونځونه مو سرنګونه اړي، دنه یو شانتي او بار بل شانتي.
نبی علیہ السلام فرمای دا خو الله سره تا ټوکې ټکالې او مذاق وکړو. ولا یذکرون الله او دی نه یادوي الله تعالی لرا الا قلیلا مگر ډیر لګو. دا الله یادونه مراد په داموس کې الله ډیر لګ یادي. څه مطلب اچ کم ظاهره کې الله اکبر او تسبیحات یې غم ډیر لګوایي. چونکه منافق ته د امامت توفیق ملاویږي نه، منافق امام نشي جوړې دي. امام جهر کې قرات کې د سار او د ماها ماستر مونږ کې منافق او چونکه جهري مونږ کې نه سری مونږ کې ځان لا آیه کې تلاوت نه کی، ذکر او اذکار نه کی، صرف اٹک بیٹک کی، صرف ادریږي رکوع کی سجده کی، همز کې پکې قرات نه کی او شونډې خوځي د لپاره چې خلق ما ویني. نو دغه وی ولا یذکرون الله الا قلیلا او دی نه یادي الله لره په دې موس کې مگر ډیر لګو چې کم دی ګوري چې خلق راته ګوري نه دې کې بیا سوای چې خلق می وري کني الله نه یادي. یا عام حالاتو کې الله ذکر دین کې الا قلیلا الا زمانا قلیلا ډیر لګ زمانہ یا الا ذکرن قلیلا مگر ډیر لګ ذکرو. مؤمن مسلمان خو به ټیم الله یادي ذکر و اذکار وکي. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یذکر الله فی کل احیانه، نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالی ذکر بکو دعاګانو اهتمام بکو. مذبذبین بین ذالک، مذبذبین دی حیران سرگردان دی متردد دی بین ذالک پمن د کفر او د ایمان کې. یعنی یو مذهب نه مؤمنانو سره دی نه کافرانو سره دی. دا څه دین شو، څه مذهب شو، څه انسان شو، چرته یو رائے او یو نظریه نشته. او ګران ژوندوم دی چې ته چې دا جدیم خوشاله شي او بے دیم خپنه شي، دا ډېر ګران کار دی. یعنی حق ته نه ګوري چې دواړه چې کوم خبره خوشاله چې ماحول سازگار، دا ډېر ګران کار دی. خامخا یو په غلطه بل و پټی کې نو حق سره به ته خامخا حمایت وکې او د ناحق نه به انکار کې، انکار خو دې کولی نشي. نو دواړو سره یو ځای اوسي او دا ګران کار دی. لا اله اولای ندی دی مؤمنانو سره، نه مؤمنانو سره دی. په ظاهره کې مؤمنانو سره دی خو په ظاهره کې کافرانو سره نه دی. او دنه کافرانو سره دی خو دنه مؤمنانو سره نشو. عقیده کې کافر دی نه ظاهره کې کافر نه دی، او ظاهره کې مؤمن دی نو عقیده کې مؤمن نه دی. نو نه مؤمن شو نه کافر شو. ولا اله اولای او ندی دی کافرانو سره. ومن یضلل الله او چاله را چې گمراه کړي الله تعالی، الله تعالی دی گمراه کړي دي د دې د بدعملو د وجنه، د دې د منافقت د وجنه الله دی گمراه کړو، ان هدایت توفیق ته واغستو. فلن تجد له سبیلا پس هرگز به تن مویدره پارا سبیلا سلار د هدایتو چې الله پچاوي مہر د گمراهه ولګي التبلا سوک هدایت نصیب کې. انسان حیران شي د پیغمبر علیه السلام او ته کې لوی شخصیت ته چې انسان ګوري سارو ماهامو چې دا نن سبا خلک دغه د لیدو لپاره وظیفې کې چې په خوب کې وینم او دې ظالمانو په ویښه باندې لیدو. یو عام انسان یو عالم لیدل ثواب دی، یو پیغمبر چې انسان وي بیا نبی علیه السلام او ته کې شخصیت او داغه قرآن په خپل وګونو باندې اوري. او دا بدبخت خلک داسو چې ته بیا هم هدایت نصیب نشو. دا څونه بدبخت خلک دي چې د نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې دې ته هدایت نصیب نشو، د بل چا خبره په دې باندې سر وکي. فلن تجد له سبیلا، قرآن میں اس قسمه هدایت او نیغ لار دې ته چرم نشي ملاوي دي. عمر کافی دي. بهشکه منافقان خلک چې دي دې دوکور کوي الله تعالی. حال دا چې الله تعالی دوکور کوونکې دي تا او کله چې دیودريږي مانځتا دیودريږي په داسې حال کې چې سوسوي دی خودنه کوي خلکو ته او دینه دوی الله تعالی مګر ډیر لګو. دی حیران سرګردانی پمیند دی کې ندی دی مؤمنانو سره او ندی دی کافرانو سره. او چانه چې الله تعالی گمراه کی پس تب هرگز نه امیدوار پر سلار د هدایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا إيها كسانو چیمان رولدے لا تتخذوا الكافرين تاسمنی سے کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوہ دا مومناننا اتریدون ایتاسو اراد لرے اند دی خبری تجعلوا للہ چتاسو اگرزوید اللہ تعالی دپارا علیکم پخپل زان باندی سلطانا دلیل مبینا واضحا ان المنافقین بے شکا منافقان خلق چدے فی الدرک الاسفل پتبکی دیر خطا کی بوی من النار دورنا ولن تجد لهم او ہرگز بطن ممید دید پارا نصیرا سوک مددگار الا الذین تابو مگر ہاں کسان چاہی توبہ باسی وَأَصْلَحُوا او نیک کی عمل خپل وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ او دی مضبوط کنسی دین اللہ تعالی لرا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ او دی خالص کی خپل دین للہ داللہ تعالی در زاد پارا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ پس دا کسان چی دی با کامل مومنانو سروی وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ او زردا چور کوئی باللہ تعالی مومنانو تا اجرا عظیما اجر دیر لوی پدی مخ کی آیتونو کے دا منافقانو پینزا نشانات و علامات بیان شو مقصد پدی سردار چی و مومن مسلمان دا پینزو علامتون نزانو ساتی دا منافق دا زرخ چاہتا پتہ نہ لگی لیکن دا علاماتنا و دا نشاناتنا دا انسان پتہ لگی یو کامل مومن مسلمان بزان دا دین ساتی چی اسنا زج دا منافقانو کشمار نشما اس پا دی آیتونی کہ یو دا منافقانو دا سزا بیان دے چی دیر اللہ تعالیٰ پا جہنم کے دیر خطا زی تیار کردے دا جہنم خطرناک و بدترین او ناکار عذاب دا منافقانو دے دا کافرانو دا مشرکانو دا نورنا ناکار عذاب دا منافقانو وی ذکر دی جرم دیر خطرناک تے دا مسلمانانو دا اسلام دیر غٹ دشمنان دی دا کافر نا خطرناک دشمن دا منافق تے دا دی سزام خطرناک دا قرآن کریم اسم وی چی کم منافق تلا مرگ ندر آگلے او دے دا منافقت نا توبہ باسی مخلص شی خپل عمل سم کی منافقت نا مکمل توبہ باسی او دا اللہ دین کلکونی سی او خپل عمل خالص تا اللہ دا رضا رپا رکی نو اس بوتم اللہ تعالی اغا منافقت و سازشونا اغا مذاق و استحضاب و اللہ تعالی عرص معاف کی دیر دا غور و فکر مقام دے چی او منافق تا اللہ تعالی مکور کی و محلت ورکی چی اسم توبہ باسا نظبت عرص معاف کما یو گناہگار مومن مسلمان لبسونا اللہ تعالی بسنگا آتا گناہونا معاف نکی یو انسان کا ہر سمرہ گناہگار دے خو منافق نہ دے اعتقادی دلم توبہ و باسل پکار دی اللہ و تعالی سے معاف کی اگر منافق تا اللہ تعالی محلت ورکی و ترغیب ورکی چی حسن ایمان نولا دا چی صدقری دا بات اللہ تعالی معاف کی او استا حشر بزک کامل مومنان و سرکوما اللہ و لڑیر میں اجر ورکیبا یا ایوہ الذین آمنو دے آیت کی ایمان والو تا خطاب دے کہ اے ایمان والو تاسو دا منافقانو پشان کافران سر دوستی و تعلق مساتے تاسو سنگا چھ منافقان کافران سر دڑ تعلق ساتین اے کامل مومنانو تاسو بدا سے نکوے کنی تاسو ہم دا منافقانو پشان شے دا منافقانو دا ذکر قرآن کریم بار بار دا دیر فارکی چھ کامل مومن زان دا دین او ساتی اے کامل مومن مسلمانا
ته چې ته کافر سره دړه دوستی او تعلق نه ساتي کني پتا کې او منافق کې بیا څه فرق دی. تفسیر کبیر لیکلی دی وی دا آیت مبارکه په دې مکنازل شو چې مدینه منوره کې چې کوم د مدینه خپل خلک او انصارو د دې د اسلام نمخ کې يهودو سره تعلقاتو ځکه يهودو مدینه منوره کې پاتې کېدل او د مدینه خپل خلک کوم او دې بالکل داسې مثال دی لکه د تقسیم نمخ کې په دې ملک هندوان او مسلمانان یو ځای اوسېدل نو دې خپلو کې یو بل سره تعلق هم جوړ شوی و د یو بل خیر خبر اغستل یو بل سره امداد کولو یو بل سره سودا سلف کول لین دین کولو وخت چې تیریږي نو خامخا ګاونډتوب پیدا شي رشته تعلق پیدا شي بیا د یو بل سره خیر خبر لی دوستی او تعلق پکې جوړ شي بیا دارنګ د انصارو د يهودو سره تعلق جوړ شي وو چې کله اسلام راغی نو انصارو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې جی مونږه چا سره دوستی وکړو چا سره تعلق وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المهاجرین اوس به تعلق او دوستی مهاجر صحابه سره کوي چې کوم د مکه مکرمه نه راغلي دي او په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو چې اے انصارو اے د مدینی خلکو يهودو سره تعلق نه ساتي دوستی به سر نه کوي دغه تعلق به سر نه ساتي ظاهری علیک سلیک و سره کول شي ظاهری معاملات و سره کول شي لیکن د زړه تعلق او مینه به سر نه ساتي د راز خبره به نه کوي کله نو تاسو هم د منافقانو په شان شي نو مؤمنانو دا کار نه کړي او آینده کې خبرداري ده چې آینده کې ګوري چې تم يهودو سره تعلق نه ساتي دوستی ونه کوي دانن سبا مونږ ته یو خطاب دی چې مؤمن مسلمان با یو کافر سره یو مشرک سره یو منافق سره دړه دوستی به سر نه ساتي همدردی به سر نه کی تعاون و سره کول شي مدد و سره کول شي خیر خبره غستی شي کاغه بیمار شو عیادت لري شي هغه سره تعاون او مدد کول شي کا باندې آفت راغی مصیبت راغی هغه سره مالی امداد کول شي جانی امداد یو کافر او مشرک سره کول شي اخلاق سره خپل استعمال وا لیکن خوراک او اسکاک سره یو ځای کول شي لیکن د زړه همدردی او د زړه مینه به سر نه ساتي او د اسلام رازونه به تنه بیانې یا ایه الذین آمنو اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي کافر سره مالی امداد کول شي دا په دوسته کې نه راځي بخاری کې روایت ده د مدینه منوره کې د نبی رسول الله جمعات مهت او بازار لګیدو د جمعې پر ورځ باندې تکه د نبی رسول الله په جمعات کې مجمع ډیره زیاته و نو تاجرانو با د جمعات مهت بازار لګو چاته خرڅېدل بډې کېدلو یو پیر یو سړی د ریحم خپل جوړي او صادرون راوړو عمر رضی الله عنه راوته ډېر خپل جوړه و د ریحمو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترونه چې دا ځان لواخلې ډېر خپل ده او دا به تاسو ملمنو ته اچوي چې کم وفد راشي د بارنا او یا د اختر او د خوشاله په موقع به اچوي نبی علیہ السلام فرمایلو چې دا لباس خود هغه چاره پاره دی چې چا په آخرت کې لباس نشته ان دا خود کسرا او د متکبر خلکو لباس دی مومن مسلمان د پاره هو رحم چول جایز نه دی عمر رضی الله عنه بیا واپس کړه سوخ پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د رحم جوړې را لې په مال غنیمت کې هغه نبی علیہ السلام تقسیم کړي نو پای کې یو جوړې عمر رضی الله عنه له مولېګلا نو عمر رضی الله عنه راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې هغه تیر هتاو زمانه کړیو ما د رحم د لباس نه چې دا لباس دنیا کې هغه څوک واجی چې آخرت کې بدایي دا لباس بیانی او سو مال رولې غره په خپل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ما خو د دې لپاره نو درېګل چې تی په خپل واچوا ما خو استعمال کې راولا او د استعمال خو بیا بلا طریقې دي خپل بیبي له ورکول شي یو کافر او مشرک باندې خرڅول شي هغه ته هدیه کولم شي بیا عمر رضی الله عنه دغه جوړه
په مکه مکرمه کې د رضاعي رورو او هغه مشرکو، نو عمر رضی الله عنه دغه جوړه هغه مشرک رور لولېږل. هغه عمر رضی الله تعالی عنہ یو مشرک سره امداد کړی دی، ای رور او رضاعي او جامع ولېږلي دي. نو کافر سره امداد کولی شي، مالی او جانی امداد کولی شي، د زړه دوستی او د زړه تعلق وسر نه ساتي. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي، لا تتخذوا الکافرین، آمنو کې کامل مؤمنانو ته خطاب دی چې اے مؤمنانو تاسو منی سے الکافرین کافرانو لرا. کافران مراد یهود دي او یا مشرکان دي او یا عام واخلې ال یو کافرو. اولیاء دوستان، دوستی دړو تعلق سره مساته. من دون المؤمنین، ما سوا د مؤمنانو نه. ما سوا د مؤمنانو مطلب دا نه دی چې مؤمنان او کافران دواړو سره تعلق ساتي. مطلب دا دی چې که تعلق ساتي نو مؤمن سره ساته، دوستی دا مؤمن سره ساته، کافر او مشرک سره مساته. دستا خیرخوا او همنوا نشي کېدی. روح المانی دویم کول لیکل لري سیاده چې د آمنون مراد منافقان دي او دا رستو د المؤمنین مراد کامل مخلص مؤمنان دي. نو مطلب دا شو چې اے هغه کسانو چې په ظاهر کې ایمان نه وړل چې منافقان دي، تاسو منی سه کافران په دوستۍ سره سیوا د مؤمنانو نه. چې دوستی کوي نو راشه کامل مخلص مؤمنانو سره کوي، کافرانو سره دوستی او تعلق مساته. اتريدون ان تجعلوا، تاسو اراده لرئ د دې ارث باوجود دا دومره نهي رااله، دومره ترغیب راغی او دای باوجود تاسو به کافرانو سره دوستی کوئ. نو کوم کله سبا وکئ دا الله تعالی د پاره به د خپل ځان خلاف یو دلیل او حجت به قائم کړي. مطلب دا دی سبا قیامت کې به الله تعالی تاسو په دې بیا رانیسي چې تاسو ما دنیا کې منی کړی وې، ما پویا کړی وې، بار بار چې مکوې دا کار ولیم کو چې دا د دې ممانعت نه بعد هم تاسو دوستی قائم کړئ. نو په دا خبر الله تعالی تاسو بیا رانیسي. اتريدون، تاسو اراده لرئ ان دې خبره تجعلوا لله چې تاسو وګرځئ د الله تعالی لپاره علیکم په خپل ځان باندې، په خپل ځان د الله لپاره وګرځئ سلطان غلبا او دلیل مبینا واضح او سرګند. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، روح المانی لیکلی دی لكل سلطان فی القرآن فهو حجتنا. قرآن کریم کې چې چرته سلطان ناغله دی نو معنی حجت او دلیل دی. نو علیکم سلطان مبینا، پتاسو باندې او دلیل سرګندو. د دلیل سرګند مطلب دا دی الله تعالی تاسو په دې خبر بیا رونی سي چې تاسو ګور ما منی کړی و بیا تاسو دا کار کړی، تاسو سر بسبانا او سو زربیانی او په دې خبر الله تعالی تاسو رونی سي نو سزا به درکېدله. روح المانی لیکلی دی ودعت نه یو خبره بل معلومه شوه چې دا د الله تعالی حکمت دی چې الله تعالی به یو انسان له وچ په مچ عذاب نه ورکی، بغیر د حجت او بغیر د دلیل نه به الله تعالی چاله عذاب نه ورکی. که یو کافر دی، که یو مشرک دی، او که منافق دی، او که کمزوري ګناهګار مؤمن مسلمان دی، دلم چې الله تعالی عذاب ورکی د خلاف باقاعده مقدمه فایل کیږي، با مقدمه و پیش کیږي. دیو په دا مقدمه کې فعل بشي، بیا د سر بس گواس دلیل په خپل خبره ني چې کله دی د کیس بیلو بیا به الله تعالی سزا ورکي. او الله تعالی به داسې نه کوي چې بغیر د حجت او بغیر د دلیل نه چاله سزا ورکي. الانکه الله ته دا حق حاصل دی، ځکه الله نه څوک تپوس نشي کولی، لیکن الله تعالی به همها حجت او دلیل قائمي. نو سلطان مبینا یو دلیل او غلبا مبینا سرګند او واضحه. سرګند او واضحه ځکه وي چې دا خبره څوک موري د قیامت پر ورځ باندې ار سړی به چې دی هم دغه شان خدای دغه شان سزا ولا پکار د دولې داسې کولو، یعنی دا نه چې الله تعالی پټ پټ دله سزا ورکي. دا خبر به هر کو واضح شي او ان انسان بداوي چې او د سر ظلم او زیاتی نه لشي، دیم د دې سزا چې حقدار دی. ان المنافقین، بشک منافقان خلق چې دي، دا منافقین چې دي
دا د مذکر جمع ده، یعنی نارینه منافقانو او زنانه پکې داخلي دي. او منافقانو کې زنانه هم وي خو نارینه پکې ډېر زیاتو. دغه قرآن کریم والمنافقین والمنافقات ویل دی په سوره توبه کې چې منافقان سړي او منافقان ښځې، په ښځو کې دا مسلې وي. دلته منافقین سړي یاد کړو او ښځې پکې داخلي دي. فی الدرک الاسفل، درک یو درک ته یو درجه ده، درجه چې برخیږي، چې په پوڼو باندې برخې د درجه ویل کېږي. او درک چې کله ښکته کوزېږي په پوڼو باندې نه ته درک وایي، نو برې ته درجه وي او ښکتې ته طبقه ویل کېږي. نو لاندې طبقه یعنی لاندې ځای او لاندې منزلو. فی الدرک الاسفل، د جنتیانو لپاره الله تعالی درجات تیار کړي دي. لهم درجات، د دې لپاره اوچتې مرتبې دي. او د منافق لپاره د مؤمن مقابله کې طبقات دي. مؤمن به بره رواني، منافق به ښکته رواني، بالکل د یو بل اپوزیټو، د یو بل بالکل الټ به روان وي. منافق به جهنم کې ښکته رواني، مؤمن به په جنت کې بره رواني. په جنت کې و درجات دي. جنتونه خو هر یو جنت دی، خو بیا په جنت کې ناشنا ناشنا مقامات دي. اعلی جنت چې پس بل جنت نشته، جنت الفردوس دی. الله دې موږ ټول نصیب کړي. دا د الله تعالی د عرش لاندې دی، د جنت الفردوس چت چې دی دا الله تعالی عرش دی. نو دارنګه دې مقابله کې جهنم چې دی، د جهنم بیا طبقات دي. دې ټولو تم جهنم وایي او ورته وایي، خو په دې کې دنه بیا وځایونه دي او دای باقی ترتیب دی. عام اور ته جهنم وایي. بیا دویم نمبر کې ښکته چې خطرناک تر جهنم نه ایت لظوا وایي، انها لظوا نزاعه للشوا. انت یو کم دیرشمه کې دا ذکر دی. دریم نمبر کې حطامه ده چې هغه د لظوان بیا ښکته دی او خطرناک دی. او څلورم نمبر کې سعیر دی. پنځم نمبر کې سقر دی. او شپږم نمبر کې جهنم. او اخیرانی وم نمبر حاویه دی. حاویه په جهنم کې ټول ښکته ځای دی او خطرناک ځای دی. او منافق به په دې حاویه کې وي، یا په جهنم کې چې کوم خطرناک ترین او ناکاره او سخت عذاب والا ځای چې حاویه دی، دا منافق به هلته پروت دی. او روح المانی لیکلی دی چې دا منافق چې دی دی به د اوسپنې په یو صندوق کې بند کړی شي او هغه میخونه به د باندې بند کړی شي او دغه صندوق به بیا لاندې په حاویه کې بیا پروت دی چې جهنم شي او بیا اور شي او بیا اوسپنې شي، بیا به دې دننه بند شي او څلور طرفونه الله ته هر مؤمن مسلمان وساتي. نو دا منافق به د جهنم په لاندې درجه کې چې حاویه هلته پروت دی. ان المنافقین، بېشکه منافقان خلق چې دی فی الدرک الاسفل. نو درک معنا درجه به نه کو، ځکه درجه خو بره ته وایي او دې خو ښکته دی. نو فی الدرک په طبقه کې به وي. درک اصل کې د یو څیز ښکته ځای ته وایي. عربی کې کارون ډونګي ته وایي چې کارونو لکه سمندري ډونګي د ښکته رہی، نو دې ته درک اقصا کار الشیء، د یو څیز ښکتنې حصې ته درک ویل کېږي. نو فی الدرک الاسفل، په طبقې ښکته کې من النار د اور نه، چاره جهنم اخرنی ځای دی. نو دې به دا منافق به هلته کې پروت دی، ځکه چې د جرم چې خطرناک دی، د اسلام ته ډېر غټ نقصان رسولی دی. که دا منافقان مدینه منوره کې نه وی که نه، نو اسلام به د نبی علیہ السلام په زمانه کې هغه ایران ته به را رسېدلو، هلته به ملک شام ته رسېدلو. خو د دې منافقانو د لاسه نبی علیہ السلام چې دا 8 کاله تیر کړي دي، دی به له خپې والي. نو که دی نه وي مدینه منوره کې، نو بیا نبی علیہ السلام ته د اسلام خورول ډېر آسان به و، خو دی ورته مسلې جوړې کړې وې ورته. ټیک ته اسلام د صحابو زمانه کې ایران ته مشرق او مغرب ته ورسېدو، خو دا کار به د نبی علیہ السلام په زمانه کې به شوی و، خو که دې منافقانو دا کارونه نه کولې، سازشونه نه کولې.
من النار دورنا ولن تجد لهم نصيرا او هرگز به تنمومي د دې لپاره څوک مددګارو څوک بم داسې نه چې د منافق حمایت او ملګرتیا وکړي او دله دا سزا ختم کړي یا دې سزا کې ولا کمی راولي داسې به چرم نه کېږي ولن تجد لهم نصيرا او هرگز به تنمومي دې لپاره څوک مددګار هیڅ څوک هیڅ قسم مدد بر دې لپاره نه کېږي الته ګوره اپیل نشته چې اپیل به وکړي د رحم اپیل په جهنم کې بیا نشته شته خو د مؤمن مسلمان دپاره کافر دپاره او مشرک او منافق دپاره نشته الا الذين تابوا مگر ها کسان چې توبه وباسله کدی منافقانو د مرګ نه مخکې توبه وباسله نو توبه قبول ده الله تعالی سره ناشنا ذات دی که انسان ټول عمر کدا الله تعالی په مخالفت کې تیر کی او بیا هم دې توبه وباسي الله تعالی توبه قبلي یو خبر پاتې شو تفسیر کبیر لیکلی دی د امام ابن الانباری رحمت الله علیه قول را لیکلی دی چې قران کریم کې سخترین عذاب چره دا د فرعون والو د پاره دی قران ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دا فرعونیان چری دا عذاب کی چې کم خطرناک او سخترین ذریعہ ته داخل کې او دلته قرآنی چې فی درک الاسفل من النار نو بیا هغه موازنه کړی ده چې آیا د منافقانو سزا خطرناک ده او که د فرعونیانو سزا خطرناک ده په دوانو کې خطرناک سزا د کم یو ده بیا هغه موافقت کړی دی تطبیق راوستره دا ممکن ده چې دا اشد العذاب په اسفل النار کې وي دا د منافقانو چې دا کم حقته ځای دی همدغه دی خطرناک عذاب هم دی نو گویا کې فرعونیانو او دا منافقانو د دې دواړو عذاب خطرناک دی او لاندې حقته ځای دی الا الذين تابوا مگر ها کسان چې توبه وباسله د نفاق نه ځکه مخکې د منافقانو ذکر دی چې اوس هم دې توبه وباسي لکه په اخره کې ډېر منافقانو توبه وباسلې وه صرف 10 یا 12 منافقان پاتې شو د نبی رسول الله په زمانه کې او د نور بیا د منافقت نه توبه وباسلې ده واصله او د توبې نه بعد چې دی واصله او درست کو عمل خپلو سم یې کو عمل خپلو اصلاح چې کم بګاړ او کم فساد دراوست را به ختمه با واصله او درست کو سم یې کو خپل عملو عقیده سم کړه عمل سم کو ان بیا هغه کارونه نه کی چې کوم مخکې به کولو د توبې خو مطلب دا لري چې بیا به شان نه کې دا لا څنګه توبه را چې ما الله دما توبه او بیا کارونه کې دا څنګه توبه شو هغه مذاق شو د توبې نه بعد بیا د عمل بنه کې واصله ما افسدوا من نیاتهم اکم کارونه چې کړي داینه مکمل توبه واسله بیا سو نکړو واعتصموا بالله اعتصام مضبوط نیسلو توي چې په یو څه کله منګول کلکې واچي او کلکې ونی سیته اعتصام وي واعتصموا او دی منګول ولګولې بالله په الله تعالی باندې په الله تعالی ولې څوک منګول لګول شي نو مراد د الله تعالی دین او د الله کتاب دی خدای الله دین کلک نیسل داسې شوا گویا کې الله تعالی د کلک نیسو او د الله کتاب باندې عمل کول او کلک نیسل داسې شو گویا کې ته الله تعالی رو نیسو ځکه واعتصموا بالله وي نو د الله تعالی دین او د الله کتاب کلک نیسو مضبوط نیسو او روح المانی بل معنا کړی دا واعتصموا بالله اے وثقوا به دی په الله تعالی باندې باور او اعتماد وکړو تر اوسه دی باور او اعتماد په يهودو په مشرکانو باندې کو دي منافقانو اوس يهود او مشرکان پرې خودلو او رالو په الله تعالی په ذات باندې باور او اعتماد وکړو چې الله باندې موږ لپاره کافی دی نو واعتصموا بالله واخلصوا دینهم سلورم دا چې دی خالص کو خپل دینو لله د الله تعالی د رضا لپاره ان ریا او د کلاوی پرې خودا منافق خو تر اوسه چې سکول د خلکو د خودنې لپاره کولو اوس هغه سه پرې خودو او د الله د رضا لپاره خپل دین یې خالص کو چې بس الله ماوینه دا کافی ده اخلاص هم دی ته وایي چې د خلکو د شاباسي انتظار باندې کې چې خلک د ما شاباسي وکي که خلک کین ودی کی کنه کین ودی کی ته په دې انتظار نه اوسې چې خلک د ما باره کې سوایي
بس الله تعالی بدر کې دا خبره کافی ده. روح المانی لیکلی دی د ابو ثمامه کول را لکن کړل وی د عیسی علیه السلام چې کوم مخلص صحابه وو هغه عیسی علیه السلام ته وی چې یا روح الله من المخلص لله وی اې د الله نبی وی مخلص څوک دی وی دا مونږ چې د الله د رضا لپاره عمل کول دا ستاسو وی څوک دی هغه وی الذي يعمل لله تعالی مخلص هغه انسان ته وی چې د الله د لپاره عمل کوي او لا يحب دې دا خبر نه وهي او په دې انتظار نو سیږي ان يحمده الناس عليه چې خلق به زما تعریف وکي او خلق به مال شاباسي راکي د الله د رضا پر لګیا دي خدا خبر خوخیم نه په دې انتظارم نو سیږي چې خلق به زما تعریف به وسوکي خلق به ما تخوي نه د خلقو د وجې نه کې د الله د رضا لپاره کې باقي خبردار چې انسان کله د الله د رضا لپاره عمل شروع کړي یا الله تعالی د غمین او محبت د خلقو پړونو کې پیدا کی. الله تعالی خو ناشنا ذات ته. الله تعالی جبرئیل علیہ السلام ته وی د پلانکی سر زمینه کومه د می خوخ دی. جبرئیل علیہ السلام په اسمانونو کې فرشتو ته وی چې پلانکی د الله تعالی خوخ دی زمام خوخ دی او فرشتي لاندې راشي زمکه کې خوريشي او خلکو منځ کې دا خبري شروع کې پلانکی سره الله مینه کې جبرئیل علیہ السلام سره مینه کې موږ سره مینه کو خلق ما سره بیا مینه شروع کی او چې کوم انسان سره الله تعالی نفرت شروع کی هم دغه شان جبرئیل علیہ السلام ته وی پلان کې مینه ده خو جبرئیل علیہ السلام فرشتو ته وی پلان کې د الله نه خو موږ هم نه خو فرشتي راشي لاندې زمک کې دا خبر خوري کی پلان کې سره الله نفرت کی جبرئیل علیہ السلام نفرت کی موږ سره نفرت کو خلق هم بیا سره نفرت شروع کی. فاولائک مع المؤمنین پس دا کسان چې دي چې دا څلور کارونه وکړو نو دې کامل مؤمن شو نو الله به مع المؤمنین دې به کامل مؤمنانو سره یو ځای وي دنیا کې مو او په آخرت کې مو. سن آشنا د الله تعالی رحم او کرم دی. الله تعالی دا ونوي چې کامل مؤمنان خو ای لړ مخ کې تکم دې کله تر رسیدي شي ته به خطر رواني وي نه پدې توبې سره پدې عمل سمول سره پدې اخلاص سره او د الله دین کلک نیسلو سره وتم کامل مؤمن شي او کامل مؤمن سره به حشر کیږي. وسوف یؤتی الله المؤمنین او زرد چې الله تعالی بور کوي المؤمنین مؤمنانو ته چې کوم اصل اوریجنل مؤمنانو او دا چې کوم اوس دی توبه واسله او دی اوس مؤمنان شو دي ته اجر عظیما اجر ډیر لوی الله ته ډیر لوی وایي نو بد الله تعالی شان دینو انسان دای شمار نشي کولی دای تصور نشي کولی دای حساب کتاب نشي کولی. او ابو حیان الاندلسی تفسیر بحری محیط کې وی دا اجر عظیم و مراد خلود دی الله و اجر ورکی خو همیشه لپاره ورکی. اے کسانو چې ایمان لرل دي منی سه تاسو کافران دوستان ما سوا د مؤمنانو تاسو اراده لري دی خبري چې وګرځي د الله تعالی لپاره په خپل ځان باندې دلیل سرګندو بشک منافقان خلق چې دي په حقیقت طبقه کې به د اورنا او هرگز وطن مې دی لپاره څوک مددگار مگر ها کسان چې توبه واسله د نفاق نه او دی سم کو عمل خپل او دی مضبوط اونې سره دین د الله تعالی لپاره او دی خالص کو خپل دین د الله تعالی د رضا لپاره پس دا کسان چې دی مؤمنانو سره وي او زرد چې الله تعالی باور کوي مؤمنانو ته اجر ډیر لوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله سبق وی الله تعالی بعذابکم سبب د عذاب در کولو تاسو ته ان شکرتم کچر تاسو شکر ادا کې وآمنتم او ایمان روړې تاسو وکان الله او دې الله تعالی شاکرن شکر قبلون کې علیمن پوهه دې په حقوق د شکر باندې. آیت مبارکه کې بیان دی چې الله جل شانه د دنیا په بادشاہانو باندې مقیاس کوي
دنیا بادشاہان چې یو نافرمان ته مجرم ته سزا ورکي نو انتقام ورکي ولاس او سزا کې د حد نه تجاوز کی او عام طور معافی کم کی. الله جل شانه معافی او درگذر ډیر کی، عفو او رحم و کرم ډیر زیات کی. او الله جل شانه که مجرم ته سزا ورکي نو دیو جن چې انتقام تی اخلي چې الله جل شانه ته په سزا ورکول باندې غني خن ملاويږي یا الله تعالی غني وسخ پر سړول واړي. آیت مبارکه کې د الله تعالی د رحم و کرم بیان دی. مجرم تا کافر تا مشرک تا منافق تا چې الله تعالی سزا ورکي د خپل غصې د سړولو د پاره نه بلکې د مجرم دا جرم چره هغه سبب ګرځي دغه د سزا د پاره. اصل کې مخکې بیان وشو چې الله تعالی منافقانو ته لاندې طبقه کې چې جهنم او د اور چې کم خطرناک او لاندې طبقه ده انت الله تعالی منافق ته سزا ورکي. نو دین یو خیال پیدا کېدو چې الله تعالی دومره خطرناک سزا ولې ورکي. نو د آیت کې دا بیان دی چې الله جل شانه چې دومره خطرناک سزا انسان ته ورکي دې وجه چې الله تعالی نعوذ بالله ډېر غصه کې براغلي وي او جذباتو کې براغلي او د خپل غصې او د جذباتو رسولو لپاره الله تعالی داسې کې. الله تعالی داسې ذات نه دی. الله تعالی د چا د وجه نه په غصه کې او جذباتو کې نه راځي چې ګنې نعوذ بالله د الله تعالی غصه او جذبات د کنټرول نه بار شي ځکه به الله تعالی د جهنم دا خطرناک سزا به ورکي. انسان چې دی دغه داسې قسمه کیفیت راځي چې غصه د حد نه سیوا شي بیا په ځان نه پوهیږي او ډېر کارونه په جذباتو کې وکړي. انسان که هر څومره صبرناک شي هر څومره حلیم او بردبار شي لیکن غصه ول راځي او چې غصه راشي بیا د حد نه سیوا شي او په داسې وخت کې ډېر هغه کارونه کې چې دی نه کول غواړي. نو الله جل شانه ر داسې قسمه کیفیتو نه بالکل پاک دی. الله جل شانه د چا نه متاثر کیږي نه او نه د چا د وجه نه په غصه کې راځي او نه د چا د وجه نه غصه د قابو نه بار کیږي. الله جل شانه ډېر بردبار ذات دی. الله تعالی مجرم ته ګوري صبر وته کی بار بار وته کی. زمونږ اساسو مه ته کې یو تن یو پیر غلط کارو کی بیاو کی او بیاو کی اوس خو دې اړو معاف کوم نه بیا چرم نه معاف کی وتا د ما مه ته دا کار بار بار وکړو. یو انسان یو ګناه په زندګۍ کې سو پیری کی روزانه کی او بار بار کی او ټول زندگی کی او الله تعالی وته ګوري او ویني او الله تعالی په دې قادر چې ټیم کې رونی سي او بیا الله تعالی نه رانی سي دا 50 کاله او 60 کاله او یا کله الله تعالی درې جرم ته ګوري او اوري او داغي باوجود الله تعالی غل سزا فورا نه ورکی. تنبیحات وتکی لیکن فورا یې نه رانی سي او داغي باوجود الله تعالی خپل نعمتونو جاری ساتي. الله تعالی کچې زمو په شان غوسه کې راتلې لومړنی کار به دا کو چې خپل نعمتونو به بند کړو په دې باندې. الله تعالی نعمتونه نه باندې آشان رواني او ټول زندگی رواني چې کله هغه حد برابر شي بیا الله تعالی رونی سي. د نوح علیه السلام قوم 900 کاله او 9.5 کاله هغه جرمونه کول الله تعالی نه رانی سره دومره زمانہ الله تعالی یو قوم ته صبر کی. نه آیات کې د الله د رحم او د کرم بیان دی چې الله تعالی تاسو ته په عذاب در کولو کې الله ته څه فائدہ ده. الله تعالی بادشاہي وسلويږي یا الله تعالی خپل روب او داب قائمول غواړي یا خوف قائمول غواړي دهشت پیدا کول غواړي یا د الله تعالی جذبات د قابونه سیوا شي دا هیڅ خبره نشته بلکې الله تعالی دا غواړي چې زما د بندگان دي کامیاب شي او دی جنت ته دراشي. دې بالکل داسې مثال دی لکه دنیا کې یو سکول او یو کالج یو مدرسه یونیورسيټي یو جامعه چې قائميږي دې لپاره چې الکان به فیل کیبا یو سکول او یو کالج او یو یونیورسيټي په دې نیت نه جوړیږي چې الکان به فیل کو بلکې اداره دې لپاره قائميږي چې الکان پاس شي او پالا پوزیشن سره پاس شي او پالا نمبر سره پاس شي.
هر مدرسه او هر جامعه او هر یو سکول او هر یو یونیورسيټي په دې بنیاد باندې قائميږي او مهنت او کوششونه د دې لپاره کیږي چې الکان په اعلی نمبر باندې پاس شي. دا دومره باغدور ډیر لپاره دی، لیکن فیل کېږي به خود به خود. دا رنګ الله تعالی د دنیا دا نظام چې قائم کړي کائناتو، الله تعالی دې لپاره نه چې انسانان جهنم ته بوزي، چې ګنې الله له خند ورکړي چې جهنم ډک کما، جهنم به ډکېږي خود به خود. الله تعالی دا دومره نظام چې قائم کړي د جنت ته د بوتلو دپاره، دا دومره انبیاء کرام علیهم السلام راتللو، دا دومره کتابونه دومره معجزات ظاهرېدلو. د دې نور مقصد څه دی؟ خو دا مقصد دی چې خلک جنت ته لاړ شي او کامیاب شي. او جهنم ته به خود به خود ځي چې کله یو اوچت کار کېږي نو کې خزله خامخا جوړېږي او کې خامخا ردي مال او خامخا جوړېږي. نو دا جهنم ته تلل دا ردي مال دی چې کله یو ښکلی څیز جوړی، یو ښکلی مزېدارو، نو هغې سره به خامخا بورو خزله او بېکاره سینو به خامخا جوړېږي. الله تعالی انسانان جنت ته بوتلل غواړي، خو څه خلک به خود به خود جهنم ته لاړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته یو زنانه وه، هغې سره یو ماشوم و. هغه زنانه هغه ماشوم د خپلې سینې سره یو ځای کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل که نه، دا زنانه د خپل ماشوم سره څونه مینه کوي، الله تعالی د دې نه زیاته مینه خپلو بندګانو سره کوي. الله دا نه غواړي چې دا زه خپل بندګان جهنم ته بوځم، خو بندگان په خپل جهنم ته تلل غواړي. نو آیت کې د الله تعالی د ډېر لوی د رحم او د کرم بیان دی چې الله تعالی تاسو ته عذاب درکړي، نو الله ته پکې لکه څه فایده ده. د الله تعالی په شان کې لویوالی راځي، بادشاهي لویږي، نو داسې هېڅ قسمه فایده الله تعالی ته نشته دی. الله تعالی چې انسان ته سزا ورکړي صرف د هغه د عبرت دپاره، که دنیا کې ورکړي او که آخرت کې ورکړي. ورنه الله جل شانهو ته د عام بادشاهانو په شانته سزا ورکولو کې خوند او مزه او لذت نه ملاويږي، او نه دا چې د الله تعالی جذباتو کې راغلی ری او غصې غنې دین بغیر سړیږي نه. موږ مخکې یو انسان که چې غلط کار وکړي او ته غصه شي، وي اسې مې غصه نه سړیږي، اسې په کلاره کېږم نه تر څو چې مې دا کار نه کړي. الله جل شانهو نعوذ بالله داسې نه دی. الله جل شانهو د عین د ګناه په ټیم کې د الله رحمت انسان ته متوجي وي. که دغه ټیم کې انسان توبه وباسي، فوراً د الله تعالی رحمت را مخامخ شي. یونس علیه السلام قوم ته وګورئ، په دغه قوم باندې عذاب راغلی و، د عذاب علامتونه ښکاره شوي وو. د عذاب چې کومه وریځ وه هغه وریځ او دوند راغلی و، او قوم چیرې په دغه ټیم کې توبه طائب شو. لکه داسې قسمه دوند او داسې قسمه وریځ مخکې چې ته نه ده راغلی. وایي دا د یونس علیه السلام خبره ریشه د عذاب دی. حالانکه د عذاب علامات چې ظاهر شي نو بیا واپس کیږي نه. او په دغه ټیم کې قوم چې دی یونس علیه السلام وګورئ چې ایمان راوړو توبه وباسو، او یونس علیه السلام د قوم نه وتی و، او بیا مشران وی راځئ که هغه نشته نه راځئ چې موږ په شریک الله نه معافي وغواړو. او دا ټول قوم سره د ماشومانو د زنانو میدان ته بار ووتلو، او ځان سره حیوانات هم بوتلو، او ټول په شریک الله ته وجاړئ فریاد وکړئ. په عین د عذاب په ټیم کې الله تعالی که چېرې انتقام کې او جذباتو کې راتلی که نه، نو دا ټیم به بیا دي معاف کړي نو چې اوس رالی تر اوسه کوم خاطلې وې هغه راغلی عذاب د جړا او د فریاد د وجې نه عذاب واپس شو. الله جل شانهو د عامو بادشاهانو په شانته نه دی او نه طاقتورو خلکو په شانته. د الله رحم او کرم او حلم دا سیوا دی، د الله عذاب او د الله جذبت دا کم دی. نو آیت کې یو ډېر لوی تسلیم ده یو انسان ته چې الله تعالی تاسو ته په عذاب درکولو کې نه الله له خوند ورکړي نه بل څه، بس تاسو توبه وباسئ، د الله رحمت به تاسو ته منډې وهي او تاسو به والي. دا څومره لوی لوی سردارانو او لوی لوی کافرانو په اخره کې مسلمانان شوي دي. الله تعالی خو دا ونه وایي چې اوس اسلام نه قبلېږي، او کله هم دی مسلمان شو بس اسلام قبول دی. ان ما یفعل الله بعذابکم، الله تعالی که تاسو ته عذاب درکړي
الله تعالی ته پدې کې څه فائدہ او څه خوند ته ملاويږي. اصل کې د مخکې نه د منافقانو ذکر شروع دی. د منافقانو لپاره ډېر سخت عذاب بیان کو مخکې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چې منافقانو د جهنم په ډېر لاندې طبقه کې به وي. نو دې کې اوس دا وی چې ګور الله تعالی ته په دغه عذاب درکولو کې څه خوند نه ملاويږي نه څه فائدہ، او تاسو توبه نو وباسئ. نو اصل کې دا منافقان د لپاره سخت سزا ځکه ده. روح المانی لیکلی دی چې ډیر غټ د نعمت ناشکری وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء دی، د ټولو پیغمبرانو سردار او مشر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کې مبارکه هستی په خپل سترګو باندې ولیدا. بیا د نبی علیہ السلام چې کوم صحابه دي دا دومره اوچت خلق دی چې ردی ذکر په تورات او په انجیل کې شوی دی. مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، د صحابو صفات الله تعالی په تورات او انجیل کې بیان کړی دي. دومره لوی خلق دی. اے منافقانو تاسو را دومره لوی نبی نا قدری وکړه، دومره غټه موقع تاسو ضایع کړه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو په خپل سترګو باندې ولیدو او تاسو په باندې ایمان نه وروړي، او تاسو ته الله تعالی مقدر کړه چې په دومره لوی صحابو کې ځان شامل کړي، او ایمان وروړي تاسو هم د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله عنهم ته حضرات کې به تاسو هم شامل شئ، رضی الله عنهم کې به تاسو هم راشئ. ټول زمانه به سو تذکری خلق کی. نو تاسو ګوره د نبی علیہ السلام ایمان نوړو او نام په صحابو کې ځان شامل کو، نو څومره لوی جرم شو. آیا دې جرم سزا خطرناکه پکار دا او کنه پکارو؟ کافرانو لاسکه تاسو ډیر غټ ناشکری وکړه. نو قران کریم د دې غ ناشکری بیانې ک تاسو شکر ادا کړی او ایمان امروړې په نبی علیہ السلام باندې او صحابو کې شامل شي وي، الله بس تاسو ډیر قدر کړو، ډیر لوی بدله به درکړو، ډیر لوی شکر گزار ذات دی الله تعالی. ما يفعل الله بعذابکم، سبو کی الله تعالی بعذابکم په عذاب درکول تاسو ته. الله که تاسو ته عذاب درکې نو سبو کی، د سبو کی مطلب دار څه فائدہ ده پدې کې، ان د الله تعالی پدې کې څه فائدہ را؟ آیا الله تعالی ته پدې سزا باندې خون ملاويږي؟ نو نه څنګه ده. آیا الله تعالی جذباتو کې راغلی نو داسم نه ده. آیا الله تعالی دنیا د بادشاہانو په شان تیرې چې غني او جرم دی حتی ورسې چې غني معاف کی؟ الله تعالی ډېر معافي کوونکی دی. آیا الله تعالی دنیا د بادشاہانو په شان تیرې داسې نه دی؟ خو تاسو توبه نو باسئ. نو دا څومره موقع الله تعالی تاسو درکړې ده او بیا تاسو ایمان نه لرئ، توبه نو باسئ. ما يفعل الله، سبو کی الله تعالی، نو دا ما په معنا د الله سره دی. ان لا يفعل الله بعذابکم، الله نه کوي دا فستاسو په عذاب سره، تاسو ته په عذاب درکولو کې اسم نه کی الله تعالی. ان شکرتم، کچر تاسو شکر ادا کړئ، ک تاسو شکر وباسئ، و آمنتم او تاسو ایمان نوړئ. انا کې ایمان مخکې او شکر رستو دی. یو سړی باول ایمان نوړي او بیا به شکر وباسي، بل دا شکر هم د ایمان یو حصہ ده. د ایمان بلا شاخونه دي، بلا حصې دي، صدپاسه او یا او بل حدیث کې سرپاسه شپېته راغلي دي. یو د ایمان یو حصہ شکر ادا کولم دي. او دلته کې شکرتم مخکې کو، شکر مخکې کو او ایمان رستو کو. نو روح المانی ډېره ښکلې نکته لیکلې ده، وی دا شکر ځکه مخکې کو چې خطاب منافقانو ته دی چې اے منافقانو تاسو څومره غټه ناشکري وکړه. په خوله خو تاسو ایمان نه لرئ، لیکن د زړه تاسو شکر ادا نه کو چې نبی علیہ السلام ته کې مبارکه هستی او د صحابو ته کې مبارک خلق او دغه دواړه نعمتونه تاسو ضایع کړو. په کار دی چې تاسو ایمان نه وړئ صحیح د زړه نه او صحابو کې شامل شي وي، دا دومره لوی ناشکري کولو دا تاسو ولې داسې وکړو؟ نو شکرتم ځکه مخکې کو چې تاسو ډېره غټه ناشکري وکړه، تاسو له شکر ادا کول پکارو، ایمان وړل پکارو او صحابو کې شاملېدل پکارو. ان شکرتم کچرتا شکر ادا کو و آمنتم تاسو ایمان وړو. دا شکر چې دی، شکر معنا دا نعمت پیژندلو. د شکر معنا دا چې انسان نعمت پیژني
او چې نعمت او پیژنې نو بیا به دا نعمت چا کړی هغه به بیا ته پیژنې. نن سبا دا ناشکري دی وجه چې موږ ته نعمت پته نشته نعمت څه شی دی، موږ ته دا نعمت پته نشته یا دا نعمت چې چا کړی منعم دا هم پته نشته دی. ورنه که انسان ته د نعمت قدر معلوم شي د څونه د الله تعالی نعمت دی نو د نعمت په ذریعه سره به بیا ته منعم هم پیژنې. جهالت راغلی دی وجه نه چې موږ نعمت نه پیژنو او بیا د نعمت د وجه نه منعم هم نه پیژنو. د قرآن کریم شکر مقدم کې ان شکرتم که تاسو شکر ادا کو یعنی نعمت هم پیژندو او بیا د نعمت نه بعد منعم چې نعمت چا کړی هغه هم پیژندو تاسو به خامخا د زړه نه شکر گزار شئ. ان شکرتم و آمنتم که تاسو شکر ادا کو و آمنتم او تاسو ایمان نوړو. وکان الله شاکرا علیما او دی الله تعالی شاکرا د شکر نسبت چې کله الله تعالی ته وشي نو معنی قدردانو. الله تعالی قدردان دی ان استاسو دا عمل الله تعالی قبلی الله تعالی ریجیکټ کینا چې دی عمل ته وګوره دی خبره ته وګوره. الله تعالی لکه عمل هم ډېر قبلی. الله سونه لوی ذات ته موږ سونه واړیو بیا زموږ عمل څنګه دیلا او د الله تعالی د شان کې د الله تعالی په دربار کې قبلې دوه قابل نه دی. انسان د خپل ځان ته وګوري جهالت تری وګوري بیا ادبو ته ګستاخو تری وګوري ناقدرو تری وګوري او بیا د خپل اعمالو ته وګوري او بیا د الله تعالی ذات تری وګوري چې دا په دربار کې عمل څنګه پیش کول پکار موږ څنګه پیش کو. خدای باوجود الله تعالی قدردان دی. دې ته نه وایي چې دا عمل لوکي دی او لګ دی. الله تعالی قبلی شاکرن معنا قدردانو. د شاکر نسبت الله تعالی تم کیږي او بندگانو تم کیږي چې مونږ ته نسبت شي بیا معنا شکر ادا کولو د چا شکریا ادا کولو او چې الله ته نسبت شي معنا قدردانو او شکر قبلون کې الله تعالی شکر قبلون کې دی. شکور او شاکر د الله تعالی صفاتونه دي او د الله تعالی صفت په دې معنا باندې لري چې شاکر هغه ذات توي چې په لږ عمل باندې ډیر بدله ورکي او په محدود مدت کې چې تا یو کار وکړو تابعداري وکړه نو تا ته په لا محدود بدله ملو شي. د انسان زندگی محدود ده 80 کاله او یا کاله 50 کاله ده او چې کومه بدله الله تعالی جنت کوي هغه لا محدود وي په نه ختمېدو والا زندگی به وي. د انسان عمل لږ دی وړو کې دی الله په بدله ډیره زیاته ورکي. کم از کم بدله د الله تعالی لس چنده ده. تا چې یو عمل وکړو 1 روپۍ ورکړه د الله تعالی کم از کم بدله 10 روپۍ ده. دای نه سوا خو بیا بې انتها. نو شاکر او شکور دا معنا ده چې الله بس تاسو د لږ عمل ډیره بدله درکړي او تاسو چې کوم محدود ژوندۍ کم تاسو تابعداري وکړئ الله به تاسو له محدود ژوندۍ درکړي چې جنت په شکل کې. شاکرن الله قدردان دی شکر قبلون کې دی او علیمن الله پوهه د شکر حقوق په ادا کولو باندې چا دې څه ورکول پکار دي چا لکم بدل ورکول پکار دي نو علیمن الله تعالی پوهه دی. یادا معنا وکړو چې الله تعالی سو د شکر ادا کولو باندې پوهیږي او تاسو په ایمان وروړو باندې پوهیږي چې تاسو صرف په خپل باندې ایمان نه لرئ او کنه د ایمان تاسو په زړونو کې لرئ نو علیمن الله تعالی خبردار دی په دې ارث باندې چې تاسو په اخلاص سره شکر ادا کوئ او کنه سر صحیح طور باندې ادا کوئ او کنه نه ادا کوئ او بیا چاله د شکر سونه بدل ورکول پکار دي الله په دې باندې پوهه دی. بل ځکه الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که تاسو شکر ادا کړئ زما نعمت سیوا کوم تاسو لپاره او کنه ادا کوئ نو الته 2 سزاګانې بیان کړي زما عذاب ډیر سخت دی او دیمه سزا بیان نکړه غدا چې ناشکری وکړي نعمت بدنواله ما په ناشکری سره الله تعالی نعمت والی بیا او دای الټه سزا بیا ورکی. عیسی علیه السلام په لار تیرېدو یو سړیو هغه غریب بدن باندې جامیم نه وي او پروت په شګو کې ځان پټ کړو په خاورو کې. عیسی علیه السلام ته عرض وکړو زما د پر الله ته سوال وکړه چې الله ما باندې رحم کرم وکړي. عیسی علیه السلام دعا وکړه الله جل شانو فرمایلو چې ته زما دې بنده ته وایي چې زما شکر ادا کا
د تا باندې به زه رحم و کرم وکړم. عیسی علیه السلام هغه انسان ته وایي چې الله فرمایي ته زما شکر ادا کا. هغه مال الله تعالی سره کړی دی چې شکر ادا کا. ما سره څه دي؟ کور مې نشته، په بدن مې جامې نشته، په خاورو په شګو کې پټ کړی او ته زما شکر دی ادا کړم. ما سره څه چې شکر ادا کړم؟ الله تعالی سره څوک داسې کولی شي؟ الله جل شانو هوا ته حکم وکړو هغه شګې یتیم والوزولې. ته به الله تعالی سره 3 پنجو کې الله تعالی شکر به انسان په هر ټایم کې ادا کی. کتا سره 1 روپۍ نشته، د خوراک د پاره یو دانه نشته، یو ساس کې بیا هم د الله تعالی شکر ادا کېما. په هر حال کې به انسان د الله تعالی شکر ادا کی، الله بیا نعمت سیوا کی. وکان الله شاکرا علیما. ایوب علیہ السلام له الله تعالی ارث واپس ورکړو. چې اولاد مړ شوی وو، هغه مال هلاک شو، ارث ته الله تعالی واپس کړو. د بخاری کې روایت ده یو پیرا ایوب علیہ السلام لامبلو، نو د چت نه د سرو دا مرغې په د باندې را پریوتې. نو ایوب علیہ السلام زر زر را غونډول شروع کړو، په جولې کې اچولې. الله جل شانو فرمایل ای ایوبا دا تعالی چې ما دومره زیات نعمتونه درکړي دا کافی نه دي چې ته دام را غونډې؟ ایوب علیہ السلام فرمایي چې الله دا ستا نعمت دی، زماره پر هغم کافی دی، خو ستا د نعمت نه زه مستغنی نیمه. زه به دا نه چې نو نور ضرورت نشته دی. یا الله چې تی راکې دی به قدردانی کوم، زه به په سر سترګو باندې قولم اخلم به. انسان له چې الله تعالی نعمت ورکړي دی به په شوق سره په جذبې سره به اخلي، ځان به مستغنی کینا او په دې شته باندې به الله تعالی شکر ادا کی، قدردانی وکي. وکان الله شاکرا علیما. او دې الله تعالی شکر گزار یعنی شکر قبلون کی قدردانو او علیمن پویا دی. سبو کې الله تعالی بازا تو سره کچتاو شکر ادا کې او ایمان نوړې تاسو او دې الله تعالی قدر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله نفحوي الله تعالى الجهر احكار ويل بالسوء فبدي سرا من القول دبينانا إلا مگر من ظلم آسو چابانی ظلم کلیشو. وکان اللہ سمیعا علیما. او دے اللہ تعالی خوریدن کے او خپویدن کے. ان تبدو خیرا کچر تاسو احکارکوے یونی کے لرا او تخفوہو یا تاسو پټوي اغلی لرا او تعفو یا تاسو معافی کوي عن سوء دبدینا فإن الله پس بیشک اللہ تعالی چی دے کان عفوا قدیرا دے ډیر معافی کون کی قدرت لرون کی. آیت مبارکہ کے بیان دے چې انسان باندې ظلم او زیاتی وشو، نه د خپل ظلم او زیاتی اظهار کولی شي او د دین علاوه د چا باره کې منفي خبره، د چا غیبت او د چا باره کې نامناسبه خبره کول الله تعالی نه خوښي. الله جل شانه دا خبره بده ګڼي او نه خوښي چې د چا باره کې منفي خبره وشي، د چا د ذات باره کې، د چا د نسب باره کې، د چا د اخلاق باره کې نامناسبه خبره کولو د دې اظهار د الله تعالی نه خوښي، بلکې الله تعالی په دې باندې خفه کېږي او غصه کېږي. ها که یو انسان سره ظلم او زیاتی شوی دی، هغه د خپل ظلم او د زیاتی اظهار کولی شي چې پلانکي ما سره ظلم وکړو او زیاتی وکړو، زما حق یې وهو. هغه د خپل ظلم او د زیاتی برابر اظهار کولی شي بادشاہ تا حاکم تا قاضی تا یا بل یو طاقتور انسان طویلی شي پلانکی ما سره دا ظلم او زیاتی کړی دی. د دین علاوه یو انسان د چا باره کې نامناسبه خبره به نه کوي
الله تعالی ته په دې خبر باندې غصه ورځي. او بل آیت کې ترغیب دی چې معافي کوي درگذر کوي. الله معافي او درگذر کول خوښوي. ګور الله تعالی قدرت لري، قادر دی، او دا غي باوجود الله تعالی معافي ډیره کوي. تاسو خودونه قدرت هم نه لرئ، دونه طاقت هم نه یې، تاسو به طریقې ولا معافي کوئ او درگذر کوئ. قرآن کریم ترغیب ورکی بار بارو چې ټیک ته د ظلم بدله مغستې شي او د خپل حق بدله غستې شي، لیکن معافي کول او درگذر کول دا الله تعالی ډیر خوښي. الله تعالی خپل معافي کوونکی دی، تاسو معافي کوئ، الله به تاسو ته بیا معافي وکړي. دا لومړنی آیت مبارکه چې دی د دې باره کې مختلف تفسیرونه راغلي دي. یو تفسیر خدا دی چې یو انسان به په عام حالاتو کې د کفر او د شرک کلمه به نه وایي. د کفر او د شرک کلمه چې مسلمان وي نو د مجبورۍ په وخت کې به وایي. تا باندې چا ظلم او زیاتي وکړو، تورې در باندې کېښوده او په ګن پوینټ باندې یا تماچا او ټوپک په تا کېښودو چې شابه د کفر دا کلمه ووایا، د شرک دا کلمه ووایا، د نبی علیہ السلام بارکی یا د الله تعالی بارکی، د اسلام بارکی، قرآن کریم بارکی نامناسب خبر وکړه. نو دی وخت خو بهتر دادا عظیمت داده چې بیام د کفر کلمه موایا، بس مړ بشي شهادت به الله پاک درکې، مرګ اسیم دنیا کې برازي به، او د الله د پاره او د اسلام د پاره جان ورکول دا هو شهادت دی. نو د کفر کلمه موایا. او کته چې نه وېما ځان بچ کوم نو رخصت شته دی، نو دا کلمه سره په خوله باندې او په ژبه باندې وایا، او پړه کې به هغې ته بد ګوري، ځکه ستا پړه باندې هغه بل سړی قادر نه چې ستا پړه کې څه دي، هغه ته صرف ستا د ژبې په طرح نو په ژبه خیر د کفر کلمه ووایا، لیکن لږ ورسره شامل کړې نه. نو په دې وینا باندې الله تعالی تا نه رانیسي، ځکه انسان چې مجبور شي نو الله تعالی بیا نرمي راولي. عمار ابن یاسر رضی الله عنه کافرانو رونیسو وشابه د کفر کلمه ووایا، او د عمار ابن یاسر رضی الله عنه نه مخکې دغه پلار یاسر رضی الله عنه شهید کو کافرانو. بیا د مور وا سمیه رضی الله تعالی عنها بوډۍ بیبي وا، د اسلام لومبنۍ شهادت الله تعالی دی له ورکړلې مکی د ورکې، او دام ابو جهل چې هغه شهید کړه په ډېر نامناسب طریقې سره، هغه دواړه په وینو کې لت پت پراته او بیا عمار ته وی عمار دی پلار او دی مور ته ورستا بم دا انجامي وای د کفر کلمه. نا عمار رضی الله عنه د کفر دا کلمه په خپل باندې وای، او بیا کافرانو پرې خو د مدینه منورې ته راغی. دا خبر مخکې مدینه ته را رسیدلو چې عمار خو د کفر کلمه ویلې ده، او دی راغی د نبی اسلام مجلس کې حاضر شو، جړل یې چې رجی بس سمې کړې مجبور ومه. نبی علیہ السلام فرمایلو وی پړه کې خو دې نو دا خبره کوي نه چې سره په خله باندې وا. پیغمبر علیہ السلام فرمایل کچره بیا داسې شنو بیا داسې کوا، څه مطلب ستا په دې کفر کلمه ویلو ته کافر شوی نه، ته اوس مؤمن، ځکه ایمان ستا په زړه کې او په خله باندې نه. او که بیا چې داسې حالات جوړ شي او کافران دې رونیسي او تا وجني او تا ته د کفر کلمه ووایه نو ووایه خیر دی او ځان بچ کوه. نو آیت کې دا بیان دی چې یو انسان به د کفر کلمه نه وایي، الله دا ګورې نه خوښي ګورې. ها الا من ظلم، که یو انسان مجبور شو هغه باندې ظلم وشو زبردستی وشوه نو که دوی نو الله تعالی په دې نه خفه کېږي. یو مطلب د آیت خدا دی، او دویم مطلب د آیت دا دی امام ابن عاشور رحمه الله لیکلی دی یو پیر نبی علیہ السلام د عتبان ابن مالک رضی الله عنه کور ته ورغلو. عتبان ابن مالک رضی الله عنه دې پسترګو باندې معذور وو، او د کور چو نو دا د یو وادي د وادي عقیق، دا اوس مدینه منوره کې شته د وادي عقیق. د وادي عقیق نه آخر د کورو چې کله به دا باران شو نا وادي به ډکه بهده به، نو بیا به دې جومات ته منزل نشي راته نبی علیہ السلام جومات ته. نو دی او پیر نبی علیہ السلام خدمت کې عرض وکړو
چې تاسو چې زمونږ کور ته راشئ هلته به تاسو مونځ وکئ، نو بیا به زه هغه ځای کې مونځ کوم چې کله لاره بنده وي او وادي راغلی وي. پیغمبر علیه السلام یو ورځ صحابو سره تشریف ولاړو. اتبان ابن مالک رضی الله عنه ډېر خوشحاله شو. نبی علیه السلام دپاره خوراک تیار کو. چې ملګري ناستو، ظاهره خبره پیغمبر علیه السلام چې یو ځای ته لاړ شي خلک به خامخا راجمع کېږي به، او دا شروع زمانه وه. نو چې څونه ایمان والو نو هغوی رالو او راجمع شو کور ته. نو یو تن دا وی اینا مالک ابن دخشم یا دخیشم، وی مالک ابن دخیشم څه شو نه ښکاري. نو چا وی چې یا هو انه منافق، نه منافق دی او لا يحب الله ورسوله، هغه د الله او د الله رسول سره مینه نه کوي، کني د تبو سره راغلی و. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل لا تقل، داسې مه وایه. دا دې څه ووایي؟ الا تراه، آیا ته ګورې نه چې هغه انه قال لا اله الا الله، او لا اله الا الله ویلی دی او یرید به وجه الله، هغه د الله د رضا دپاره دا کلمه ویلې ده. نبی علیه السلام هغه سړی منې کو چې ته د مالک ابن دخشم باره کې داسې کلمه ولې وایي چې دی منافق دی. اصل کې د مالک ابن دخشم رضی الله عنه منافقانو سره مینه وه، هغوی سره به کېناستېده او پاڅېده به. نو منافق دی خپله نو صحابي دی، لیکن هغوی سره ناسته پاسته کوله او کېدای شي په ښه نیت باندې به یې کوله چې دی صحیح توبه تایب شي. نو دغه خلکو دغه د ناستې پاستې روجې نه وایي چې دی خو جوړ منافق دی، لکه هغوی سره ناست پاست دی. په نبی علیه السلام وفرمایل چې داسې مه کوه چې څوک ورې تا سره ټوس بنیاد نی او تا سره پروف نی او تا سره ثبوت نی موجودو، هغه په خپله دې خبرې اقرار نی کړي، نو ته د چا باره کې څنګه منافق وی؟ نو د یو مسلمان او د صحابي باره کې منافق ویلو دا یو ناکاره کلمه تا په زور باندې ووایي، نو دا ګورې الله تعالی نه خوښي. د چا باره کې به داسې نه وایي چې دی داسې دی او دی داسې دی او تا سره دلیل نشته. نو دې وجې نه چا باره کې منفي خبره، نامناسبه خبره به نه کوي. اسلام کې ډېر سخت ممانعات دی. د چا غیبت به نه کوي، د چا باره کې منفي خبره به نه کوي. پیغمبر علیه السلام تشریف فرماو، صفیه رضی الله تعالی عنها چې دا د ونې نه چیته وه، نو عایشې رضی الله تعالی عنها د بیمیانو منځ کې خدا مسلې یي. نو عایشې رضی الله عنها د نبی علیه السلام ته وی حسبک من صفیه هکذا. نو عایشې رضی الله عنها داسې کړو، وی مړه صفیه خو دونه ده که نه نو، او ویښتان پې هر څه رک شوي دي. دا صفیه رضی الله عنها الله تعالی حسن و جمال ډېر زیات ورکړو، چونکې هغه د هارون علیه السلام په اولاد کې وه. نو عایشې رضی الله عنها وی چې ته څه صفیه کوې؟ حسبک من صفیه هکذا تعني به قصیرة. نو عایشې رضی الله عنها لاس داسې کړو، خو یو لیش ده. نو نبی علیه السلام وفرمایل لقد قلت کلمة، بیبي داسې یو خبره دې وکړه، لو مزجت بماء البحر لمزجته، وی که دا خبره څوک په سمندر کې واچي، دا ستا دا خبره په سمندر باندې غالبه شي، ټول سمندر به ورسره تریخ شي. دومره ترخه خبره دې وکړه. حالانکه هغې صرف یو خبره کړې ده، خو نبی علیه السلام چې دا یو خبره نه ده، سمندر به دې سره تریخ شي، دومره ناکاره خبره چا باره کې کړې ده. دا موږ څومره ټوله ورځ سهار نه تر ماښامه پورې د چا باره کې څه نه وایو، او پیغمبر علیه السلام څه وي. عایشه رضی الله عنها په دغه روایت کې مخکې وي، ترمذي کې دا روایت دی، ما د نبی علیه السلام مخې ته حکیت انساننو، ما د چا پیښې وکړې، د چا نقل مې د نبی علیه السلام مخې ته پیش کو. نبی علیه السلام دا دې څه وکړو؟ وی فرمایل ما احب انی حکیت انساننو، دا خبر نه خوښوم چې د چا پیښې وکړم، د چا نقل پیش کما، وان لی کذا و کذا، او ما ته دومره مال ملو شي. دا د مذاق دپاره، د چا د حقارت او د سپکوالي دپاره چا پیښې کولو په خبرو کې، دغه په ګرځېدو کې، دغه په چال چلن کې. نبی علیه السلام فرمایي دا خو زه نه خوښوم. ها د محبت او د عظمت په نظر باندې کولی شي، او د چا سپکوالی، د چا حقارت
او د چا انداز او د چال چلنو هغه معذور دی، په خپو باندې، په لاسو باندې، په سترګو باندې یا په خوله باندې، او ته روغې کنه او ته لګیا د هغه پیښې کې او د هغه نقل بیانې. یریږي نه چې الله تعالی تام داسې کی. دا د لیونو سره دا مذاق کولو، د معذور خلکو سره مذاق کولو، خنداګانې او پیښې کولو، د زناورو سره پیښې کول، دا انسان یریږي نه الله نه چې الله تعالی په دا ټیم کې تا هغه شانتي کې چې څنګه هغه دی. بلکې داسې وخت کې پیغمبر علیه السلام دعا وکړه، الحمدلله الذي عافانی مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دا وایا یا الله شکر دې زره دی مصیبت نه ساتلې ما. دا غریب او دا انسان چې په کوم مصیبت کې مبتلا دی، دماغ نشته دی، معذور دی، عقل کار نه کوي، یا نور داسې بدن کې معذوره فن دی، په دې باندې د الله شکر ادا کوي. الله شکر دې زدا سینما عافانی مما ابتلاك به، چې دې تا په کوم مصیبت او ازمایش کې مبتلا کړې زره ته ساتلې ما. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الله بلا مخلوقات دي مال پکې الله تعالی فضیلت او غروای انسان جوړ کړم. کچر الله تعالی ته یو سپی پیدا کړی وي، یو حیوان پیدا کړی، ستا بس حالو بیا تا الله تعالی سره پړی کې هودي شو چې زری ولې دا پیدا کړی ما. دا الله شکر ادا کړ په داسې موقع باندې. نو ته ولټه لګیای تعالی الله تعالی عقل او بصیرت د دې لپاره درکړی چې خلکو پورې خنداګانې وکړي او مذاق وکړي. نو د آیت کې د دې نه ممانعت دی چې چا باره کې نامناسبه او بد خبره به نه کوي. ها د چا باره کې ښه خبره کولی شي، غیبت به د چا نه کوي، منفي خبره چا باره کې به نه کوي، نه چا ذات باره کې، نه د نسب باره کې، او نه د هغه د بل یو پیشې او د هنر باره کې. لیکن قرآن وی که چې تا سره ظلم او زیاتی شوی دی، ستا حق والی شوی دی، ستا عزت او ستا مال او یا ستا جان باره کې، نو د هغې اظهار کولی شي. اظهار به څنګه کې؟ یا خو بادشاہ ته وکړه، یا حاکم ته وکړه، قاضي ته وکړه، یا د علاقې او مشر ته وکړه، جرګې والا مخې ته وکړه، یا د بل چا مخکې دې خبرې اظهار وکړه چې زه بېوسه او بېبسه یم او د پلانکي ما سره دا ظلم او زیاتې کړی دی. او ظاهر خبره پلانکي خو دې وخت کې نشته او ته دا باره کې منفي خبره کوې، نو په دې الله تعالی خفه کېږي نه. ځکه دا خو ته د خپل ظلم چې تا سره کم شی دی اظهار کوې، نو په دې اظهار سره الله تعالی نه خفه کېږي. دا ویلی شي چې انه ظلمني، پلانکي ما سره ظلم کړی دی، یا پلانکي ظالم دی، پلانکي داسې دی، داسې کړي دي. نو دې وینا سره انسان نه ګناهګارېږي، خو شرط دا دی چې حقیقت کې داسې مو اسې نه چې دروغ وینا جوړه کړي او انسان داسې نه کړي خو تور پسې دروغ تړی شروع شي. دا خو بل ګناه شو، دا خو د ګناه د پاسه ګناه شو چې تا ته خبر تر چې دا انسان بې ګناه دا کار د نه دی کړی او تا هغه بدنامۍ دغه عزت هغه لاوکې. دا عزت جوړ دونه آسان کار دی، د خلکو په زندګۍ تېرې شي عزت جوړولو باندې، او په یو خبره دغه عزت او د اسمان نه ښکته راشي ځمکې ته. ابه چا ته خپلې صفایي پیش کړي به ستا د یو ترخې خبرې د لاسه د هغه د نسلونو هغه عزت تا لاو کو، برباد دی کو. نو چا باره کې منفي کمنټس کولو او دارنګې چا باره کې منفي خبره کولو او بغیر د ثبوت نه مخکې شیر کولو، دا ټولې خبرې په دې کې داخل دي، په دې ګناه کې ته شریک یې. تا ته چا وایي چې دا خبره کوه؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. پیغمبر علیه السلام فرمایي یو انسان قبل د دروغو کارونه کې صرف دا یو خبره کافی ده چې هر سنائی خبره مخکې بیانې. د یو خبرې بنیاد نشته چې چا کړی را او د اورېده او مخکې شیر کا، مخکې ګروپونو کې شیر کا، لګیا شیر کوئ. د انسان د دروغجن کېدو لپاره دا خبره کافی ده. یو خبرې لومبې تحقیق وکړه، بنیاد معلوم کړه چې دا خبره څنګه ده. دروغ خبره به د چا باره کې او ته مخکې بیانې، نو دې کې تم په دروغ کې شامل شوې. آیت کې دې گنجائش شته دی چې د خپل ظلم او د مظلومیت اظهار کولی شي، ولیکن د بل چا باره کې بغیر د ثبوت نه او بغیر د سوجې نه منفي او نامناسبه خبره به نه کوي. لا يحب الله، نه خوښوي الله تعالی
الله تعالی نه حال مطلب سره الله په خپکیږي او الله تعالی په دې باندې غوسه کیږي په لا يحب الله نه هوی الله تعالی الجهر جهر داسې یو خبرې ته چې بل یې ووري کومه خبره چې ته په خپل ځان سره کې دا جهر نه لري چې ساده خبره بل چا اورېده دې ته جهر وي خلک دا جهري مونږ دی او دا سري مونږ دی نه جهري مونږ ته ولي وایي امام دا خپل قرات شاته مقتدیانو ته اوري او دا سري مونږ دی نو سري ورته ځکه چې دا اواز ته بل چاته نه اوري ته به ځان سره وایي که یو سړی داسې قرات کوي چې بل یې اوري نو دا ګوره جهر شو سرن نشو دا بعد انسان شکی مزاجي چې سبق وي نو باقاعده به پوهیږي دا خو سري شو جهري شو جهر دی ته وی چې تا سر خوا کې انسان وي دا جهر دی او چې خوا کې انسان نوري ته صرف په خپل اوري دا سري دی نو الجهر ښکاره وینا کولو بالسوء په بدۍ سره بده خبره ښکاره کولو من القول د وینا نه یعنی داسې یو وینا چې نامناسبه ده او بده خبر له ګناه ده او بیا لته ښکاره کوي نو دا ښکاره خبره کول الله تعالی نه خوښوي دا آیت دا مطلب دا نه دی چې ګنې بده خبره پټه کوه خو ښکارې مه کوه ګناه خو به هر حال ګناه دی که ښکارې کوي او که پټ یې کوي دلته هدایت مطلب دا دی چې یو د ګناه یو خبره ده نامناسبه خبره ده هغه بل ته بیان دي کې جرأت دی چې ته دومره زورورتیا کوي چې یو ګناه کوي نو پټ یې وکړه نو ښکارې لا جدا کوي نو دا ډبل ګناه شو یو ګناه پټ کول دا هم ګناه دی او یو ګناه ښکاره کولو دې کې جرأت دی په الله تعالی باندې چې ته به زما څه وکړې زه ښکاره کوم لکه موږ زما څوک څه کوي ښکاره کوم د خلکو مخکې نو دا د ګناه د پاسه ګناه دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي کل امتی معافا الا المجاهرین الله به زما هر امتی ته معافي وکړي هر قسم ګناه به الله تعالی معاف کړي او کم ګناه چې کله وشو د خلکو مخکې وشو دا به الله تعالی معاف نه کړي ځکه د زورورتیا کړې د الله تعالی مخې ته ګناه ول کومه د سره که کوې نو پټ یې وکړه ولې ټوله دنیا په ځان باندې ګواه کوې بالسوء من القول الا من ظلم مگر ها څوک چا باندې ظلم وکړی شو الا من ظلم کړو باندې تفسیر والو نو معنا الا من اکره چې چا باندې زبردستی کړی شی و نه د کفر او د شرک کلمه ویل شي او یا الا من ظلم که یو انسان مظلوم دی نو مظلوم د خپل مظلومیت اظهار کولی شي دار چا مخ کې کولی شي او کای څوک هم نشته دا مدد کوونکې نو به طور افسوس ویلی شي پلانکی ما سره ظلم او زیاتې کړ الله یې تباه او برباد کړي نو دا باره کې خیرې کولو په دې الله تعالی نه خفه کېږي هغه ته خیرې کولی شي دغه اظهار کولی شي پیغمبر علیه السلام د بعضې قبایلو ته خیرې کړي دي چې کومو قبایلو د نبی علیه السلام صحابو سره غداري وکړه او شهیدان یې کړو د نبی علیه السلام د هغې باقاعده نوم اخیستی اللهم علیک بقریش ویلی دی الا قریش رونیسي نبی علیہ السلام یو پیره په مکه مکرمه کې مونځ کو او دا و کافران ناستو ابو جهل او عقبه بن ابي معيط او نورو ابو جهل پلانکی ځای کې یو اوښ چالال کړی د هغې ګند پروت دی څوک لړ شی روړی په نبی علیه السلام د پاسه کېدی دا عقبه بن ابي معيط سرکوزي لاړو دا هغه د اوښ ګند راواغستو نبی علیہ السلام په سجده کې و او د نبی علیہ السلام د سټ د پاسه یې کېښودو پیغمبر علیہ السلام حرکت هم نشو کولی ابن مسعود رضی الله عنه وایي ناستو ما هر څه مې لیدلو خو یې سمې کولی نشو که مې سوی نو ما نمبر و بیا وایي چا فاطمې رضی الله عنها ته وایي هغه راله کافرانو ته بد رد وایي د نبی علیہ السلام د سټ نه اګن لرې کو نبی علیہ السلام لاس اوچت کړو او دا یو تنې نومې واغستو الا دا پلانکي او دا پلانکي او دا پلانکي د دغه اووه کسانو نومونه یې واغستو الا دې رونیسي ابن مسعود رضی الله عنه د بدر په میدان کې ما وکتلو چې دغه اووه په اووه باندې په میدان کې ډېرې شوي وو اوس نبی علیہ السلام خدایي نومونه واغستو خیرې یې وکړې چونکې په نبی علیہ السلام باندې ظلم شوی دی او د نبی علیہ السلام مدد کوونکي په ظاهر کې هېڅوک هم نشته الله تعالی مدد کوونکي شته
نبی علیہ السلام خیره وکړي د خیرو اظهار کول شي الا من ظلما تا باندې ظلم او زیاتی شوی دی یا خدا چې چاته وي چې ستا مدد وکړي او هیڅ څوک هم نشته نو بهترین مدد کوونکی الله تعالی ری الله تعالی ته خپل فریاد وکړه الله به ستا مدد وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن ته لېږو ناته نصیحتونه وکړو چې معاذ داسې کوه نه هرې یو خبره ورته وکړه واتق دعوت المظلوم د مظلوم د هیرونه ګورزان ساته ته دا موایه چې نبی علیہ السلام هم مدینه کې او د یمن نه مدینه ته چې سوخت زی او بیا راځي بلا ټیم بتیری دا موایا واتق دعوت المظلوم د مظلوم د خیرو د بدوای نه ځان ساته چې لکه چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې دا د الله تعالی منځ کې حجاب او پرده ني او دا مظلوم که کافر ولې نه دی مسلمان هو مسلمان دی یو کافر سره یو حیوان سره بم ظلم نه کوي ځکه ظلم الله تعالی نه برداشت کی الله تعالی کافر ته حکومت ورکی خو ظالم ته نه ورکی چې کله انسان ظالم شي بیا الله تعالی لړکی بیا نو ظلم الله تعالی بیا نه برداشت کی یو کافر سره بم ظلم نه کوي نبی علیہ السلام فرمایلو یمن والا اهل کتاب دی مسلمان شي خلانه دي هغه سره بم ظلم او زیاتی نه کوي کنينو کاوي چې یا الله نو زما ته ولا خبر نه راغلی الله تعالی په خپل بیا خپل کار کړی وي او ته به لر کړی نو مظلوم د خپل ظلم او د مظلومیت اظهار کولی شي د خیرو په شکل کې الا من ظلم مگر ها څوک چا باندې ظلم وکړي شو او زیاتی وکړي شو وکان الله سميعا عليما او نبی علیہ السلام د مکه والو برکه دا ویلو چې الله دی رونی سے اللهم اشدد وطأتك على مضر نبی علیہ السلام د مضر قبیلی بارکم خیره کړوي الله دی کلک رونی سے وجعلها عليهم سنين كسني يوسف الله په دې مکی والو په دې کافرانو داسې قحط راولي څنګه چې تا په مصر کې د یوسف علیه السلام په زمانه کې په دغه قوم باندې تا وکاله قحط راوستو الله دغه شان په دې مکی والو باندې قحط راولي ولې چې دای ظلمونه او زیاتی کله د حد نه سیوا شو یو سړی خیری کولی شي چې داغه هم نوایی کون کې او داغه مدد کون کې څوک هم نه یا انسان الله ته فریاد وکي یا الله تعالی خپل مدد په خپل کې او چې تا چا سره ظلم او زیاتی وکړو هغه ستانه په خپل بدلوا غسر خوشاله شه ظالم دې په دې خبره خوشاله شي خبره ختم شوه او کچره مظلوم چوپ پاتې شو او ستا بارکه نه مقدمه وکړه او نه چاته وی سم نکوما بیا یریګا ترو نسل پورې به ختميږي بیا ځکه دا ارس خپل الله تعالی ته پرې خودلو چې کله مظلوم ستا بارکه خاموش او ته ظلم کې یریګا دینا ځکه د خپل مقدمه الله ته پرې خودا او بیا چې الله تعالی انسان بدنالي کنه صرف د دنه نالي ترو نسل پورې به د عبرت مثال وګرځي او چې مظلوم ته جواب درکو تا ته سوې ستانه بدوا غستانو په دې خوشاله شه خبره ختم شوه الله ته پرې نه خودا نبی علیہ السلام مهتا او بکر صدیق رضی الله عنه ته یو سړی بد رد وی او بکر صدیق رضی الله عنه خاموش او نبی علیہ السلام خاندلو لکسات پس او بکر صدیق رضی الله عنه هغه جواب ورکو نو نبی علیہ السلام خفش او روان شو او بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام لراغی چې هغه ما تکله انګریزي او کله ته پنجابي وي او تاسو خواندلو او ما جواب نه ورکو او ما صرف یو جواب ورکو او ما ته حق حاصل دي چې جواب ورکما تاسو خپشوي نبی علیہ السلام فرمایل چې کله هغه ته لګیاو ستاره طرف نه فرشتي هغه جواب ورکو ما په دې خبره حاضر چې سونه کم کړل دي فرشتي د ابوبکر صدیق د طرف نه جواب ورکینو ما په هغه باندې خاندل چې سونه کم کړل دي چې کله تا جواب ورکو فرشته بیا لاړ وي خپل یو بل سره پوه شي چې اوځنه فرشته لاړ شي ما ته بیا سکولو انسان بد خاموشي بهتر خبره ده او ظالم له پداسه موقع یریدل پکار دي وکان الله سميعا عليما او دې الله تعالی سميعا ډیر اوریدونکې د مظلوم خیرو لرا د مظلوم کلام لرا مظلوم هم ظالم نه جوړيږي مظلوم به د حد نه تجاوز نه کیږي دا بنی چې میں این کا جواب پتر سے دیتا ہوں دا این جواب پتر دا خو ظلم شو بیا
د این جواب این سرور کا او یا د این جواب معافی وکا، لیکن پتر سر جواب ورکو دا الټا دی ظالم شو. نو مظلوم به ظالم نه جوړیږي، به د خپل ظلم برابر اظهار کولی شي. علیمن پوی دی، د ظالم په ظلم باندې پوی دی، دا نه چې غني څوک نشتا، دا د الله تعالی تر طرف ډیل او مهلت دی. دومره کافی دی. نه هوی الله تعالی کار ویل په باندې سره د وینا نه مگر ها څوک چا باندې ظلم وکړي شو، او دی الله تعالی ډیر اوریدونکی او پوهیدونکی.